जी सुहेल साहब ډیره مننه اتل خان تاسو هم یو جهان مننه حنیف الرحمن صاحب تاسو هم یو جهان مننه اسلام آباد کې نن ډیر ګرم ماحول دی پته به لګي چې نتیجه به سره راځي قدرمنو کتونکو تاسو د اسلام آباد سنټر نه زمونږ دغه پروګرام کتو او اوس دی وخت کې مونږ مردان ته سویچ شو د خیبر سهار سره مصطفی کمال تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی همیشه په شانتي تاسو د پاره عمدغه دعاګانې چې چرته یې ښه د باد او خوشحاله مو د الله تعالی نه غواړو او د هرې هفتې په شانته کې نن هم دغه حجرې دغه سیټ چې کوم دی تاسو په سکرین باندې تاسو ته صرف او صرف تاسو د پاره مونږ را جوړ کړی دی مقصد مو دغه دی چې تاسو پوره هفته مصروفه یې د خپل دفترونو سکولونو کالجونو یونیورسټیانو نه نو نن دغه چوټي چې کومه ده دا تاسو مونږ ښه ښایسته کړو ښکلي میلمنو سره مو معرفي کړو د هغې د ژوند کیسې تاسو سره شریکې کړو هغې سره چې کوم ښکلې د میوزیک یو لړۍ ده هغه هم تاسو سره شریکه کړو پروګرام کې یوازې نیم ما سره زما ورور حمزه صاحب هم موجود دی السلام علیکم ډېره زیاته مننه کوم مصطفی السلام علیکم زه یم ملک شهزاد حمزه او تاسو ګورئ خیبر سحر د مردان سټیشن نه د ای وي ټي خیبر په شیشه باندې قدرمنو کتونکو نن ډېر زیات ښکلی موسم دی وریځ د الله دې وکړي د رحمت ښکلی نری باران هم وشي او بل نننۍ ورځ چې ده نو ډېره زیاته اهمه ده او ډېره زیاته سپیشل ورځ ده ځکه زموږ نننی میلمه چې دی نو هغه ډېر زیات په موږ قدردان او ګران دی د وړوکوالي راسي د هغې ښایسته سیریل یې ګورو او ما په خپله ذاتي تقریبا 12-14 سیریل د هغو کتلي دي نو ډېر زیات اوچت نوم دی مصطفی صاحب زه یم میلمه د موږ انټروډیوس کړو نننی جی بالکل موږ سره د ای وي ټي خیبر چې کوم روایات دي هغه همدغه شانته دي چې کوم موږ د ړومبۍ ورځې ملګري دي نو تر ننه پورې دي څوک رانه خفه شوي نه دي څوک رانه کټ شوي نه دي بلکې ورځ تر ورځه دغه کاروان کې زموږ ملګري سیوا شوي دي په دغه ړومبو چې کوم زموږ لاټ چې کوم کې زموږ هغه ملګري چې هغوی بغیر د سلالې چا بغیر د څه غرضه د سماج د بهترۍ دپاره د ای وي ټي پلیټفارم یوز کړی دی او په هغې کې هغوی ډېر ښه خدمات دي نو په هغې کې یو نوم د اشفاق تورو صاحب هم دی چې کوم په برخه باندې د لیک یو ډېر غټ لایبرري پرته ده د پروډکشن د ډایرکشن یو ډېر غټ کریډیټ چې کوم دی هغه د هغوی په برخه دی هغوی ته پروګرام کې هرکلی وشي په خیر هغوی ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسئ تشکر تاسو چې څومره زما صفت وکړو نو زه خو د دومره خبرو د دومره صفت قابل نه یم خو بهرحال تاسو دا یو خبر وکړو چې د ای وي ټي خیبر د تیر شوي 19 کالو نه د جولای 2004 نه 16 جولای 2004 نه تر د دې ټایمه پورې واقعي خبره ده چې کم ملګري دي او هغه ورسره د شورو نه وو لکه ما ته دغه کاروان ورځ تر ورځه کاروان کې تاسو سره ښه ډیټیل سره ګپ لګو خیري نو هغه اوسه پورې چې دی نو روانه ده هغه ملګري مو سره روان دي انشاءالله چې چا صحیح لاس ورکړی دی نو له خیره تر د اخره پورې څوک پریدونه مونږه صحیح ډېره مهرباني زمونږ چې کوم د میوزیک ملګري دي نو هغوی نن سرکاري پروګرام په وجه باندې نن موږ سره نشته خو د هغوی چې کوم بل ملګري دي کوم بل ګروپ دی هغه موږ سره دی چې کوم په خپل فن کې یو ډېر ښه نوم ساتي موږ سره رباب له دې وخت کې چې کوم ملګري ناست دی اختر علي تاسو ته جی په خیر راغلی وو دویم ملګری چې کوم موږ سره تبلیغ ته دې وخت کې ناست دی شوکت علي صاحب تاسو لمجي په خیر راغلی وو یو جهان مننه موږ سره هارمونیم له صابر حسین ناست دی ډېره مننه سنګر هم دی دیو زموږ سره هم دی دا هم زموږ نن ډېر سپیشل میلمه دی تاسو ته هم پروګرام کې ډېر هرکلی وایم مرۍ ورته تازه کوي ښه سندرې به راسره شریکوئ تاسو به کې برخه سې وایي جی موږ سره زموږ بل ملګری چې کوم په هر پروګرام کې موږ سره وي خو نن یو نوي انسټرومنټ سیکسوفون سره دی لیاقت حبیب خاکسار صاحب په خیر راغلی جی ډېره مننه قدرمنو کتونکو د پروګرام چې کومې برخې دي هغه یقینا تاسو ته به اوس یادې شوي وي ځکه چې هره هفته ستاسو په سکرین باندې وي چې په هغې کې یو سیګمنټ موږ سره د مهرندیش صاحب د افساني وي چې په هغې کې زموږ د ژوند یو ډېر اهم موضوع باندې هغه قلم راوچت کړی وي او هغه تاسو سره بیا شریکوي د افساني په شکل کې دې سره سره زموږ په معاشره کې چې کوم داسې کارونه چې کوم موږ نه غواړو چې هغه دې وشي خو بیا هم له بده مرغه هغه شروع وي نو په هغې کې د یو ټوکو ټکالو یو سیګمنټ دی چې په کوم کې زموږ دوه کیریکټرز دي چې یو شاکور خان کاکا دی او
بل چې کوم دی غونچه ګل کاکا دی د هغې یو ډېر ښکلی شانې کمبینیشن وي د پښتو کیسې او متلونو په شکل کې چې زموږ د معاشرې هغه بیماري موږ ته په ټوکو ټکالو کې را په ګوته کړي او هغه بیا موږ د لر کېدو هم کوشش کوو او جی د کرکټرز ریل نمونه چې دي نوران شاه طوفان صاحب او سراج اکبر لالای قدرمنو کتونکو تاسو د ټلیفون شمیره هم وړاندې کوم دا زموږ په پروګرام کې نیغ په نیغه شرکت هم کولی شئ زموږ شمیره تاسو ته په سکرین هم ښکاري 093 تاسو مونږ سره نیغ په نیغه اړیکه راټینګولی شئ او زموږ چې کوم میلمانه دي د دوی سره هم خبرې کولی شئ خپل فرمایشونه هم ویلی شئ او څه قیمتي خبرې څه پوښتنې هغه تاسو هم کولی شئ جی اشفاق صاحب ړومبی خو به همدغه پوښتنه مو د نوي چې تعلق مو د کوم ځای سره دی بیسیکلي د کوم ځای تعلق خو له خیره زه د مردان سره یم جی جی یو مردم خیزه ضلع ده زموږ ډېر ښه خلک دي او بیا په مردان کې چې دی نو مونږ زما تعلق د تورو سره دی صحیح تورو چې بخارۍ ثاني م ورته وایي د علم او دغه یو ډېر لوی ګړ دی او ډېر غټ غټ نومونه دي پکې لکه اسرار د تورو صاحب نور البشر نوید صاحب ډېر داسې ښه ملګري چې دي نو هغه زموږ د تورو سره تعلق لري نو تعلق او دغه چې دی نو هغه زما تورو سره دی صحیح نوم سره هم ځکه تورو دی او دا شروع کې ډېر لوی دغه چې کله وختونه ډرامه زموږ چلېده و د هغې نه پس سودم تشین زموږ یو ډرامه و نو خلکو به اکثر چې کال وکړو نو به چېر دا تورو کوم ځای کې دی نو هغه ټایم چونکې دا تازه مونږ لګولو نومونه به وو یو به زموږ فیاض تورو صاحب سره دا نوم سره لیکلی و یو به ظاهر شاه تورو سره لیکلی نو په سکرین حوالې سره چې بیا راغله نو خلکو کې دا نوم ډېر زیات فیمس شو تر د چونکې خیبر خو په 55 ملکونو کې په هغه وخت کې راته نو د بهر نړۍ نه به خلکو ډېر زیات دغه کول چې یاره دا تورو کم ځای کې دی نو بیا به د هغې وضاحتونه کول چې دا مردان سره 11 کیلومیټره کې کلی دی او د هغې نوم تورو دی صحیح دا بنیادي طور باندې ستاسو چې کوم ای وي ټي سره تړون دی دا خو 2004 نه شوی دی د هغې نه مخکې تاسو دا چې کوم باقاعده طور باندې د خپل چې کوم د فن دی د دې سټارټ مو کله نه اخیستی داسې ده که نه چې د شو بیز یا د ژوند په هر میدان کې چې تاسو یې نو دا شوق یا د کم کار چې تاسو کول غواړئ تاسو لکه اوس اینکرینګ کوئ نو ستاسو به دا د اوس نه خبره نه دا به تاسو د ډېر وړاندې نه دې باره د دې شوق نو ځکه تاسو دلته راغلی دا بس دغه ته بتلو پی ټي وي ته په هغه وخت کې صلاح الدین لاله دا خبرې ما بار کړي دي او جمیل به زه به وم سجاد زما ورور به او هغه ورځ زمانه کې جانان ډرامه وه که تاسو هغه جانان ډرامه وګورئ یا سرګردان وګورئ نو هغه وخت کې به پکې زمونږ تاسو ته واړه واړه شارټس او دا څیزونه میلو شي که نه نو بس دا هغه دغه روان و چې کله بیا ای وي ټي خیبر راغی نو د خیبر سره دا وشو چې دا موږ ټولو ملګرو ته یو پلیټفارم میلو شو د خپل کارکردګۍ د ښولو دپاره نو دې کې بله لکه فهمید بایو داسې پراچه صاحب و جلیلو ډېر اوس چې کم د ای وي ټي خیبر حصه دي ډېر زموږ ملګري نو بس چې کم ملګري راغلي وو د خیبر په دې پوره سفر به تاسو سره ګپ شپ لګو خو د دمې وخت را سره شوی دی قدرمنو کتونکو یو وړه شان دمه خلو د دمې نه بعد به د اشفاق تورو او د هغې د پوره ملګرو ګپ شپ اورو چېرته ځئ موږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو واري بیا تاسو ته پروګرام خیبر سحر کې هرکلی او ډېر زیات ښکلی سحر دی مرغو دا چغاره جوړ دی به دې ونو کې ډېره زیاته مزه کوي او بل طرف ته زموږ سره چې کوم زمونږ سینګران ناست دي میوزیشنز ناست دي نو د هغو هم کله کله ټنګ او د دوپړی اواز راځي نو یو ښکلی ماحول جوړ دی او په دې کې راته اشفاق توري صاحب هم ناست دی اشفاق توري صاحب پوښتنې طرف ته به راځو چې کوم نوی کول ناست دی نو هغو ته هم څه لاړ شي که پرس که هغه دې فن طرف ته راتلل غواړي پروډیوسر جوړېدل غواړي ډایرکټر جوړېدل غواړي ځکه دا د هر سړي کې یو څه څیز د ورکوټوالي نه هغه پیدا کېږي چې هغه وایي د دې طرف ته ځمه تاسو هم د ورکوټوالي تاسو خبره وکړه چې دا به ما کې دا یو دغه و چې زه به یو ځل پروډیوسر ډایرکټر جوړېږم شوبیز طرف ته به ځمه نو تاسو اوس څه ګڼئ مخکې به شوبیز طرف ته خلکو څنګه کتله شوبیز کې به یو کس په کلي کې په کور کې چمګاوڼ کې او اوس تاسو څه بدلون په نظر باندې راځي چې یا اوس هغه څیز به چینج کېږي خلک دې فن ته په ښه نظر ګوري
د ټولو نه مخکې خو دا ضروري ده چې لکه کم یو کار هم شي دا تاسو که وګورئ مونږ اکثر مثالونه ډرامه چې جوړه کړو مونږ له خلک مثال راکړي د هالیوډ مثال راکړي د انډیا او ریسنټلی خو د ترکی مثالونه خلک ورکوي که نه زه په خپل استانبول کې ما ریکارډینګز کړي دي او ما هلته کتلي دي چې هلته کې ګورنمنټ چې دی نو څومره هغې سره تعاون کوي لکه مطلب که تاسو ځئ بهر ته تاسو فار ایگزامپل په ملیشیا کې ریکارډینګ کوئ یا په څه کې نو دا هغه ځای ټوریزم $25,000 چې کوم دی الله تعالی اجازت درکوي خو ما دا وکتل هلته کې چې بالفرض که تاسو په ریسپشن کې هم ناست یې نو د هغې ډرامو سره دومره شوق چې ځان ته په ریسپشن کې په کاونټر کې ښکته ټي وي ایښي ډرامه پرې روانې د ترکي یو نه یو زمونږ داسې وه چې تر اوسه پورې لکه تاسو وګورئ حکومتي سطح باندې لکه پکار دا و چې چېرته اکیډمي وه لکه د پونه غونته کې لکه د نیشنل کالج اف آرټس غونته کې چې په هغې کې داسې سټوډنټان تللی او مطلب دا زده کول تاسو چې څنګه خبر وکړه د ډایرکشن حوالې سره د پروډکشن حوالې سره د کیمرا ورک حوالې سره مونږ چې څومره کیمرا ورک ته هلکان ولاړ دي یا څومره ایډیټینګ کوي یا څومره NLE کوي یا څومره ګرافکس دي نو مونږ ټول له یو بل نه زده کړي دي لکه مونږ یا خو یوټیوب ته ناست یو کتلي هم دي یا هم چېرته استاد دی هغه ته هم کتلي دي او استادان هم زموږ داسې چې لکه دا یې نه دي کړي چې مونږ ته یې ښولي دي ځکه چا سره دونه ټایم نشته خو دغه شوق دا دی چې لکه مونږ کتلي چې بهي 180 به کم ځای کې کراس کېږي دغه به څنګه کېږي هغه کتلي هم دي او بس کړي هم دي لکه پریکټیکلي تیوري مونږ ته چا نه دغه کړی چې تیوري مې ویلي او بیا راغلي وو که نه نو د دې دپاره پراپر چې دې کلاسز وي د دې دپاره اکیډمي په سرکاري چې تا ته هغې بیا باقاعده دغه درکوي سرټیفیکیټ درکوي او ته چېرته ځې لکه تاسو وګورئ د آرټسټ دپاره هم دغې لکه آرټسټ داسې نه تاسو اوس د نورانشاه طوفان صاحب خبره وکړه یا د سراج اکبر نو دا خو هغه خلک دي چې دا مطلب راغلي دي او په خپل ځان یې په خلکو پیژندلی دی نو هله خلکو داسې به ډېر هلکان لکه تاسو اوس وګورئ چې دا څومره سینیر آرټسټان دي بل تاسو اوس وګورئ که نه به دې نوي دور کې خیبر ټي وي ډېر زیات غټ کار کوي چې مختلف آرټسټانو ته په هغه ادب سره تړلي خلک دی که د فن سره دی که جرنلسټان دي که هغه هوسټ دي که پروډیوسران دي نو یو ډېره زیاته غټه موقع ورکړله د نوي کله موقع ورکړله که تاسو کې چېرته پني او بل دا د هغې د ټول نه غټ ثبوت دا د موږ د خواته اوس کم سینګر ناست دی تاسو وګورئ صابر حسین صاحب ماشوم دی لا او دوی ته موقع ملاو شوه دغې خبرې له زه تاسو ته راتلم که نه چې لکه مطلب دا دی چې هغه دغه نو مونږ خو دغه شان زده کړه تاسو خبره چې کومه کړې وه د هغې خو لکه بیا خیبر راغی اوس مونږ له ایز ا ډایرکټر هغې چې کوم دی نو چانس راکړ داسې مونږ بیا ولګېدو چې څومره ډرامې تاسو وګورئ نو مطلب همیشه هم نوي کول دغه ورکړی خو نوي کول کې مې یو کار دی چې هر سړی راشي نو هغه زده کړه د ABC نه یا د الف ب ت نه کوي او چې بس فورن زه رالم او ما له ته چې دی نو د هیرو یا د دغه کردار راکړه نو ته هیرو نه لاندې اړو خبره نه کوي لکه دا زاړه خو تاسو وګوره دا خو داسې راغلي دي که نه مطلب اول ځان په خلکو باندې منلی دي بیا وروستو راغلي دي خلکو چانسونه نو که تاسو دا وګورئ دې سره خلکو ته مواقع هم زیاتې شوې مواقع ورته زیاتې شوې نو هغې ته اوس کار بس دا آسان کار ښکاري وي چې بس راځه که دې راله چانس نه راکړي نو ځان له به موبایل به ځان تونیو ځان له به یو خاکه جوړه کړو بس په یوټیوب به ورکړو که نه نو که تاسو وګورئ نو دغه هم ضروري ده AVT خیبر هم خلکو له یو پلیټفارم ورکړو خو هغې ته هم چې مونږ راغلو نو مطلب دا دی د هغې نه باوجود هم داسې یو اداره پکار ده د حکومتي سطح باندې چې هغه تا ته چې دی نو هلته کې کلاسز تا ته وشي لکه مونږ خو راځو تاسو لا یو کار کوئ که نه دیم لګیا دي اوس دې ته موقع ده دی به دلته راشي خو آیا د یو سړي اواز دی د هغه اواز ښه دی نو هغه اول پخوا خو چې به څوک چېرته لاړ نو ډایرکټر به ورته ړومبی وي چې ته ما ته سرونه ووایه ته دا هارمونیم ووایه چې تا له چل درځي او که نه درځي اوس خو چې ستا اواز ښي بس لاړ شه په کمپیوټر یو ګانه جوړه کړو بس ویې وایه آسان کار دی نو هغه د استاد او د شاګرد هغه رشته هم چې دی نو کمه شوې ده دغه استاد او شاګرد رشته چې دی نو خیبر ټي وي ډېر زیات ژوندی ساتل لکه موږ فهمید لالا چې دی د دې سندرې نه مخکې ما راډیو ریهرسل وکتو د درې ځل پې دغه وکړو چیک کړه ټولو ساونډ یې وکتو بل زمونږ هم چې دلته کې راشو زموږ ډېر سخت ټریننګ کېږي د هغې وجه ده که نه اوس دا سینیر کسان دي خبره وختي هم تاسو زما اوس دا سینیر کسان دي دوی خو ځان سره نوي کول یا نوي هلکان بوځي ځان سره په مخ کې خو تاسو ما ته دا ووایه که جاوید بابر یا فهمي ده یا مطلب دا سینیر خیال محمد صاحب داسې سینیر ټایپ کسان نی نو جونیر به نوي خلکو ته سوخی وبخي ځکه چې هغې ما خو تاسو چې د هغه الف ب ت هغه هر څه یې کړي بس ډایرکټ کوي چې مونږ هر څه وکړئ بس دا خو فهمید دغه کوي که نه اوس که نوی سړی دلته راغی به ورته بس تا ووایي بس ټیک ده مصطفی تاسو ځینې یو سندرې ډېرې خوښې نو هغه تاسو اناونس کړي
نو بس یقینا اصل کې غب شپ مزه کوي خو زموږ چې کوم دا ملګری دي دی هم ډېر مهنت کړی دی نو چانس په ولا ورکو ولې نه دا به وکړو سازینه براله جی خمزیدار غونډه کې پیش کې زموږ کتون کې تاسو ګوري سندره نه سازي نه جی زبردست ډېر ښکلې سازینه و یقینا تاسو ته به هم ډېره مزه راکړي میوزیک سره مو څه مینه شته دی اشفاق صاحب میوزیک خو چې د چا خوښ نه نو اشفاق صاحب د دې سړي اوس ډېر شوق دی یو تپوس کوم به دې سازینه کې دیو کوم یو سندره واړېله راشه بندې روړه بندې بندې چې پیلونه جانانه بیرې له رازه چې وزان داسې نه مام پکې ډېر غټ نوم کړی تر اوسه پورې دا فوک دی زوړ او ډېر ښه میوزیک خو ظاهره خبره ده چې یو سړی ذوق او دغه لري نو د هغه میوزیک خوښي او میوزیک نه بغیر خو زه به دا ووایم که څوک هر څه وي که نه خو انسان چې دی مکمل نی او بیا ما ریسنټلی یو دغه لیکه د حضرت داود علیه السلام باره کې د ماشومانو یو پروګرام نو د داود علیه السلام چې دومره ښکلی اواز و چې دا مرغۍ او دا هر څه به چې دی نو د هغې په اواز باندې راللو کې به نسل اورېدل به نو اواز خو چې دی نو چې دا اداکار هم دغې خو دا اواز خدای پاک هر چا نی ورکړی لکه اوس زما اواز دی نو زما اواز کې بیس نشته اوس د فهمي د اواز دی دغه په اواز کې به بیسي نو که الله پاک انسان پوره نی پیدا کړی څوک چې پیدا کړي نو څه نه څه کمی پکې پاتې که نه نو موسیقي چې دی نو دا ډېر ښه څیز بل اشفاق صاحب تاسو اوس داود علیه السلام خبره هم وکړو تاسو به مذهبي پروګرامونه هم د وي ټي خیبر سره کړي دي په رمضان کې نو دغه تړون څنګه دی مذهبي یو طرف ته د شوبیز خلک او بل طرف ته بیا د مذهب سره دومره تړلي نو ګوره مذهب خو چونکې موږ مسلمانان یو دا خو زموږ دا کم کار چې موږ لکه د شوبیز حوالې سره کوو دا دې کې خو زموږ رزق دی که نه موږ خو کم کار هم چې کوو په خپله خوښه خو نه کوو که نه لکه څوک لوار شي څوک ترکاڼ شي څوک څه شي که نه نو موږ دې فیلډ ته خدای پاک زموږ رزق په دې کې لیکلی دی او په هر یو کار کې که ته کې نو په هغې کې چې د خو د بدتمیز کې نو
هغه ستا لپاره حلال دی. ما ته خو خپل کار الحمدلله ښه ټیک ټاک ښکاري. ځکه چې یو کس ما سره ملو شو ما ته یې ما یار تاسو خو پته نه لګي چې څه کوئ. مونږ خو د 14 کسو یو ډرامه جوړه کړو پای کې خلکو ته د ښه د بد انجام هم وښایو. څوک انجام خو نه ښیي که نه مونږ ورته انجام هم وښایو چې څوک بد کوي نو د هغه بد انجام وي که نه. نو اسلامي داسې و چې دا یو ماشوم سره زه ملو شوم یو ریکارډینګ کې نو ماشوم له د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوم نه ورته. نو بیا چې ما د هغې نه تپوس وکړو چې ته ډرامې نو ما ته زه ډرامې ګورم او زه د انډیا د سی آی ډي او دا ټایپ سیریل ګورم. نو بس زما ذهن کې یو خبر راغله ما یار داسې کار کوم چې په 25 منټ کې یا په 20 منټ کې ځکه چې دا ماشومان که تاسو ګورئ نو دا موټو پتلو دا ټایپ سیزونه نو هغې کې که تاسو ګورئ انډینز دا خپل بګوان او دا چې کوم دی دا یې سوپر هیرو د هغې نه اکثر جوړ کړي که نه کرشنا یا فلانا یا ډنګله. نو هغه بس زه ولګېدم کېناستم قدرت دغې ګني ما خو تاسو ته مونږ ته څوک ښیي نه او بس یو ځل مې یو کارټونیسټ راوسته چې سکیچ مې جوړو نو کیمره مې ورته داسې بره لګولې وه نو د هغه لاس پکې راته. نو په یو ورځ خو مې رخصت کړم یار ستا دا لاس راځي په بل ورځ چې راته چاټ مې ورته مخامخ ځوړند کړو چې په چاټ یې دا بیا مې یار دا چاټ مې ورته سره لګولې خو دلته به زه سکیچ یادوم دې به یې کوي زه بیا سکین کوم ورته به راوځي او افټر افیکټس کې به بیا دا کوم که نه. نو هغه بس قدرت دغه راوستلو بیا مې د نبي علیه السلام په اخلاقو باندې یو پروګرام دغه چې چونکې زموږ د اخلاقیات نن سبا ډېر زیات دغه شوي دي. دویم مې نن سبا د رونو ډېر زیات اختلاف نو یوسف علیه السلام سره رونو بد وکړو خو هغه خو کړو ټولو سره تاسو د هغې مکمل دغه کتلي. بیا داسې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په صداقت د عمر فاروق رضی الله عنه په خلافت د عثمان غنی تعالی عنہ په سخاوت د علی کرم الله وجهه په شجاعت کنه امام غزالی ولې وی مالوش خرڅول والا ته حسن بصری جنید بغدادي. نو چې هغه کال زما په خیبر پروګرام وچلید نو په بل کال بیا ما چې یار دا پروګرام خو مال د حابیل او د کابل نه شروع پکار و. نو تیر شوی کال چې پروګرام وشو نو سخت کال بیا مې سوچو کوم یار دی خو مانه ابراهیم علیه السلام او ایوب علیه السلام نو اوس دې ځل الحمدلله چې کوم را روان دغه خیبر باندې روزه کې پروګرام چلیږي نو دا به 45 پروګرام له خیره برابر شي. قدرمنو کتونکو د اشفاق طوري صاحب دغه پروګرام به انشاءالله تاسو په روزه کې خامخا ګورئ ځکه چې ډېر زیات اهم ټاپک تاسو راټینګ کړی دی. اکثر موږ داسې کوو چې موږ یو دوه ځای تقسیم کو بیا ورته ګورو که نه ایک کو دو کر کے دیکھتے ہیں. لکه خلک وایي چې دا انسان په شو بیس کې دی نو دا به مذهبي طرف ته نه راځي دا به خبرې نه کوي. خو تاسو زما یو ریکویسټ دی تاسو کوشش کوئ چې یو انسان هغه به ټماټر هم اخلي هغه به د کور دپاره مزدوري هم کوي هغه به جومات ته مونځ له هم ځي هغه به د دین کار هم کوي ځکه چې د دې هر څه سره مونږ تړلي خلک یو او دا ټول به مونږ په شریکه باندې کوو. نو داسې تاسو به نه ګورئ چې یو سړي دپاره به دا کار به کوي او دا به نه کوي. نو اشفاق طوري صاحب په شو بیس کې دی نو داسې به مذهب دپاره او دین دپاره هم کار ټول الحمدلله. او بل زه تاسو ته یو خبره دا وکړم چې دا د روزه کې بل په خیبر زما په میډل ایسټ او په دغه دواړو باندې یو پروګرام چلیدلو یا ایها الذین آمنو که تاسو تیر شي یاد شي نو تیر شوی کال په دې ورځو کرونا موږ کورونو کې بس هغه هم قدرت یو دغه وکړم ما چې یار د خلک ترجمو ته په جوماتونو کې کینی دا زما ډېر کتونکي به دا خبره اوري نو دی په شروع کې ډېر په شوق سره ترجمې ته کینی دا ترجمې په جوماتونو کې 2 کال 3 کال کې کیږي بیا ته په منځ کې یو غیبیږي کوم خیالي کنه. نو تیر شوی کال موږ ډاکټر شهید امین صاحب سره یو پروګرام کو یا ایها الذین آمنو پنو نو ډیلی به په خیبر باندې یو سپاره چلیدا نو په 25 منټ کې به موږ د یوې سپاره خلاصه چې د خلکو ته پیش کړه چې د دې لکه د قرآن مانس ده لوستلی شوی کتاب دغه شان به هغه شروع کړه کنه په سوره فاتحه کې مونږ الله سره سوادې کوو بیا په الف لام میم کې مونږ سوایو بیا په ډومبې سپاره کې څه دي بیا په دویمه کې څه دي کنه نو هغه به د وضاحت سره او په ساده پښتو کې خلک چې دی نو پوه کړه او دغه په دې ده چې لکه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په سوره ال عمران کې الله پاک وایي چې د الله رسې په مضبوطۍ سره ونیوي او په دین کې فرقې مه جوړوئ نو بس زمونږ چې څه دغې بس ساده په ساده بس همدغه کوالټیز وي که نه چې کم یو انسان مکمل انسان جوړوي مونږ خو په 2 ایکسټریمز باندې عموما یو یا پوره دینی شو یا پوره دنیاوي شو خو زمونږ اسلام مونږ ته همدا ویلي چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه او د آخرت د حسنې ورسره تړلې خبره کړې ده نو ماشاءالله تاسو دواړه چې دی ډېر ښه رانیولي دي او دا زموږ د نن دور ضرورت هم دی کوم تاسو د شوبیز یو فیلډ دی چې کوم کې تاسو لګیایي محنت کوئ په هغې کې ډرامه یو ډېر غټ ستاسو ایریا ده چې کوم کې کار کوئ د ښې ډرامې کوالټي څه دي لکه مونږ چې ډرامه ګورو نن سبا خو د خیبر نه علاوه خو چې څومره مونږ میجورټي چینلز ګورو نو هغه ډرامه کور کې د کتو قابله ني د هغې ډایلاګس د کتو ني د اورېدو ني د هغې چې کوم سکرین وي هغه د کتو ني یو ښه ډرامه دې وخت کې تاسو څه لوایي یو خو یو بریک ولا خلو کمرشل بریک ته غاخلو بیا راځو قدرمنو کتونکو یو وړه شان دماغ خلو د دمې نه بعد په ډرامه باندې اشفاق طوري صاحب سره خبرې کوو چېرته ځئ موږ سره اوسئ
جی قدرمنو کتونکو یو وارې بیا هرکلې خیبر سهار د مردان سنټر نه نیغ په نیغه ستاسو په دې ښکلي شانته سکرین باندې تاسو وینئ دې وخت کې د دمې نه وړاندې اشفاق توري صاحب چونکې په ډرامه کې یو ډېر غټ نوم لري نو په هغې به سره ګپ شپ لګو د دمې نه مخکې تاسو سره په ښه ډرامه څه ته وایي موږ نن دا سوچ کوو چې پخوانۍ ډرامې ډېرې ښې وي نننۍ ښې نه دي حالانکې ترقي چې کوم دی نو ډېره شوې ده نو بیا ولې د پخوانۍ ډرامې خلک خوښوي اوسنۍ هغه نه پخوا د خلکو ډېره مینه وه خپل کار سره زه تاسو ته یو خبر وکړم ډرامه اوس لکه ریسنټلی ما ډرامه دا کوله نو ما ته کور کې دا ووایي چې ته را روانه کومه ډرامه م کې نو جینۍ ته به لازم من لوپه ټپه سره یې په خبر ورسېدې که نه ځکه چې که ته وګورې نو وداوټ دغه نه راغلي نو یو خو دا زمونږ کلچر کې نه دي که نه دویمه خبره دا ده چې تاسو د خبره وکړه نو مخکې چې به کومه ډرامه کېده نو ما تاسو ته وختي خبره د اداکار وکړه چې هغه به پراپر ته او 3-4 ورځې به هغه ریهرسل کو ټول به داسې کېناستل او ریهرسل به وشو دای نه پس اوس چا سره ټایم نشته هر سړی وایي چې که ته چا له فوټو سټیټ وباسې او سکرپټ ولولېږي چې دا ستا کردار دی او پویم کې ورته دا یاد کا نو هغه چې په سیټ راشي هغه ته خپل یو ډایلاګ نه یاد بس وي تی راته وایي او زه به یې ویم نو چې تی وې نو تا ته خو د خپل کردار او د ډایلاګ ډیلیوري او د څه پته نه لګي که نه دویمه خبره دا ده چې زه تاسو ته یو خبر وکړم هغه وخت داسې و مونږ په خپله چې لکه ډرامه یو پی ټي وي لکه یو سرکاري اداره وه د پی ټي وي په هغې باندې به یو ډرامه چلېده هغه ډرامې ته به مونږ په خپله یو هفته ناست وو چې په کوم ځای به سکرال ولګېد فریز به ولګېد د ډرامې مونږ وایو چې دې نه پس به څه کېږي ټیک ده اوس تا سره چې دی نو زما په خیال چې څو نه خو بره په پاکستان کې چینلې دي ته روان یې اوس میټ بریک دغه راغی بریک راغی او اشتهار شروع شو ما په ریموټ بل چینل واړو زه نیوز ته کېناستم چې 15 منټه پس ګورم ما یار ما خو ډرامه لګولې وه چې بیا ګورې هغه ختموي ستا خیال دي ته که نه نو زه په خپله دا وایم چې لکه هغه وخت کې هم هغه وخت کې خواري هغې ډېره زیاته کوله لیکوالان هم ډېره خواري کوله اداکاران هم خپل کار سره ډېره مینه کوله او دا به یې نه کول چې ګنې هغوی به لکه ټیک د پیسې به هم دغه وي خو هغه ټایم پیسې دومره ان نه وې په دغه کې هغه پرفارمنس او هغه څیزونه اینو بلکې تاسو هغه ډرامو ته وایئ هغه ډرامو ته زه ځکه ښه یم چې هغه وخت کې زه په خپله چې دی نو هغه ډرامې چې زه ګورم ما ته خپل بچپن هغې کې ښکاري زه چې نن کومه ډرامه جوړوم که نه نو هغه نن چاته ښه نه ښکاري خو چې را روان کولې بیا کله ګوري که نه هغه باندې زمونږ د عمر راشي نو ابو یار مونږ چې د نن نه 10 کاله مخکې کومې ډرامې کتې هغه ښې وې او زمونږ هغه ښې نه دي جنریشن ګیپ به راشي که نه لکه نن چې کومې ډرامې دي که نه دا به 10 کاله پس خلکو ته ښې ښکاري هغه نه ورته به ښې نه ښکاري وایي یار دې کې خو انیمیټډ سیزونه نشته او هغه دې کې خو دا نشته هغه نشته ای بو یار زمونږ هغه لکه زما یو ملګری دی هغه ما ته برس خبره کولی وي زه فلم ته ناست وم دیدن فلم مې کته غلام نبي خان نوم یې د خرکې تاڼۍ کې سیچو دی خبره راغله وایي زه ناست وم فلم مې کته اور بل فلم او دې کې دیدن سوري وی دې کې بدر را روان دی په سترګو ړوند دی ډانګ ورسره دی چې دیدن د سر په بدله دی که نه چغه شروع شوه یا بچي راته چې بابا دا څه لګولي دا فلم دا خو موږ نه ګورو ما چې بچې دا زموږ د وخت سوپر هټ فلم و دی 300 هفتې په سینما وی چې دا بند کا زموږ فلم ولګو وی چې هغې ولګو دوم یې ولګو وی دوم سړی وي کله په هوا کې خیږي کله به پیسې رانولي وی ما چې داسې دي کله د ټرک نه ښکته ځي وی چې بس دا زموږ د دور فلم دی که نه ستاسو دا څه فلم دی فلم نو ما ته خپل دور فلم ښه ښکاري د هغې ته د هغې د دور فلم صحیح په دې به ګپ شپ لګو خو ما سره داسې لګي چې دا کسان وایي چې سویل غواړي صابر حسین اول ته دا ووایي چې څه به اورې څه به راله وایي زه چاربې ته به ووایم او مینهوالو ته ښه جي بس ښه ګرمه غوندې چاربې ته ووایه چې بس صحیح دی جي ماحول ورسره راګرم شي اول دی بی کبھی چرامه شانو اوس راته وایي او زړګی صبر کا مینه یا قربان
شما بچا به یو کلیوانیږي نو په ما ایمان کړه او ښکته پورته وطنونه هغه دم سوړه سویلي مې د ځیګر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو هغه دم سوړه سویلي مې د ځیګر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو او یا قربان شما هغه دم زما د زړه فکر سوا شو چې غمه زمون په منځ کې را پیدا شو ننا او زړه دننه په ګوګل کې په ژړا شو ناګهانه مې لوګې هلکه د سردارو هغه دم سوړه سویلي مې د ځیګر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو او یا قربان شما او ناګهانه مې دردونه په بدن شو نن چې د دنده خپل جانانه باندې بند شو ننا شو معلومه رانه پاتې خپل وطن شو نو دا عظمت چې ګیر چاپېر جوړ خبر لاړو هغه دم سوړه سویلي مې د ځیګر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو او یا قربان شما وطن پاتې دا غچ څوک ناچار شو نو چې قدم د محبت کې گرفتار شو ننا په حالت د میر رحمت رب خبردار شو نو چې پس سبق د ملکه په سفر لاړو هغه دم سوړه سویلي مې د ځیګر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو هغه دم سوړه سویلي مې د ځیګر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو مرور چې مې د غېږې له دلبر لاړو ډېر ښه صابر حسین ډېر زبردست چاربیته وه یقینا تاسو به هم ډېر زیات خوند اخیستي مصطفی تا ورته ویل ډېر مست او ګرم څیز به ووایې که نه خو لږ یې خفه کړو ګوره ولې د دغه خبرې وکړې د وطن د پاتې کېدو خبرې وشوې د یار د پاتې کېدو ټول خبرې په وطن کې وو یاران دوستان را سره ناست دي ته باسې خفه کېږي نه موږ خیر به لا موږ خوشحاله مسافرۍ شو کې یم ځکه نه ته مسافر یې آه. زه بس صحیح ده ستم ښه صحیح. تاسو خبره وکړه دوی ویل چې چاربې ته به وایو که نه اشفاق توري صاحب که تاسو ته هم د کنټینټ نه بهر دی خیر خو په دې باندې لږ د مینوالو ته مونږ وضاحت ورکړو نه که د مونږ نوی نسل دی نو هغه پاپ میوزیک پیژني راک میوزیک پیژني د کلاسیک پیژني خو چې بیا دغه ته راشي پښتو ته نو چاربې ته ټپه سندره غزل به دې کې بیا فرق مونږ نشو کولی نو دا به ښایي که تاسو یې لږ مونږ ته کلیر کړي چاربې ته څه دی بیا به ټپه څه ته ویلی کېږي او دې نه علاوه پاپ که تاسو ته صابر تا ته پسې درځي نو هغه پې ووایي چې مینوال بې پوه شي دا وجیبه د پښتو کلچر دی پښتو چاربیته او لکه پښتو کوم کلچر چې دا په دې باندې روان دی ښه جي او جی ښه جي دا چې دا ټپه چونکې زموږ ولسي یو دغه دی که نه کم چې به پخوا
د نن ډېر موده مخکې زموږ د پښتون کوم کلچر را روان و که نه نو ټپکې به اکثر چې دی نو خلکو خپل یار به ستایه که نه او د چاربې ته بیا د ټیکهدار عبدالوهاب صاحب وه ډېر ټیکهدار بابا لکه مطلب د هغه چې تاسو څومره چاربې ته وګورئ که نه نو هغه په خپل وخت باندې چې دی نو ډېر لکه مطلب ډېر زیات تر اوسه پورې چې هغه څومره فیمس دي یا څومره مشهور دي که نه نو دا د پښتو هغه کلتور هغه دغه دي چې هغه زموږ فوک سندرغاړي چې به چې کم به په کلو کې یا په دغه کې به لکه اوس تاسو چې کم خبره کوي دا چې کم مونږ اوس وایو دا پاپ میوزیک تاسو یاد کړی نو دا اصل کې زموږ کلتوري دې ته کلتوري دغه وایي که نه دا زموږ کلتوري نه دي کلتوري زموږ دا دي لکه مطلب چې د دې نه اوس څوک ټپوس ستاسو خبره چې نوې خلک نه پیژني چاربې ته خلک نه پیژني بدله خلک نه پیژني که نه نو دا کیسې دا دغه چې دي لکه تاسو په ریډیو باندې اورېدل د فل ربي استاز یا داسې د بلا ملګري داسې چې د هغې زما ذهن کې دې ټایم کې نومونه نه دغه کېږي که نه چې به دغه مونږ به پخپله اورېدل او د کورونو دا زنانه به کارونه هم کول 11-12 پورې او په ریډیو به دا ټپې او دا چاربې ته مورې دي خو چونکې وخت ورسره نوې راغی او د نوي وخت سره چې دی نو تقاضې هم بدلې شوې نو خلکو د خپل کلتور پرېښود او د اغیارو کلتور راواغشتو هغه مونږ خپل که که نه په دې به خبره کوو یو کمرشل بریک ټایم دی راسره قدرمنو کتونکو ډېر خوندور موضوع باندې اشفاق توصیف خبره شروع کړې خو دمه ولاخلو دمې نه بعد راځو چېرته ځئ موږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو یو وارې بیا هرکلی خیبر سهار کې مصطفی کمال سره د پوره ټیمو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی د مین وړاندې خپلو میلمنو سره ګپ شپ هم روانو پکې ښکلې ښکلې سندرې مې یا الله خیر یا الله خیر ماماجي بیا دې ولې توبې شروع کړي کاکا په خیر یا الله خیر یا الله توبې به نه وباسې ایا لکه جس اورېږه سلام علیکم وعلیکم سلام خبره واوره نه اوس تم شوی دی اوس سلام اچوي که نه اوس ټیک شو که نه خبره دا ده نو دا زما کار دی که د کار نو چې ته اوس ناچې نو خامخا به زه سلام اچوم وایي ته ناچې زه به ته خدای دې بېانصافه چې خبره داسې ده دا راته ووایه چې دا ته وختي چېرته غیب شوی وې اغوا ناره نوره ګرځي ولاړه ده په موږي باندې او ته چې ما یاره ماماجي ظالم خیرات لتلی وما دا غوښې وې چیلي و پکې په دواړه خیرات خوره خېټو ولې د چا خیرات و دا ګلزاده خان ګلزاده خان دا هغه ګلزاده دی چې پخوا به ورته خلکو ګولې وې که نه نه هغه ګولې دی چې مالدار شو زموږ خلکو ته خو دا مصیبت دی که نه چې غریبي نو ګولې او انځرې او چې مالدار شي نو بیا ګلزاده خان دی جوړ شو او خبرې دا خیرات و که فساد یاره نو چې تا ونه خوړو د هغې خصوصي موار نه یم لپاره فساد و زه داسې خیراتونه خورم خېټو دا خیرات و خیرات دې ته وایي څه ته وایي دا خیرات نه وی شاپوریا شاپور خان وایا شاپور خانه وایي چې په غوجل کې د لوی شي نو غاښې مه ګوره دا خلک ماته معلوم دی د پخوا نه راته معلوم دی دا خیرات دی که نه وایي مطلبګیر په خټه اور لګئ تا وکتل د دې چم ګاونډ پکې یو غریب و یو مزدور پکې و ټول پکې هغه دی چرمین صاحب راغی او ممبر صاحب راغی وزیر صاحب راغی او هغه دی چې کوم دی معتبر یې ټول راغونډ کړي او ته به اوس وایې چې چیلي او ګډان پکې و ما ته پته ده چې چیلي او ګډان پکې و خیراتونه کوي او پردی قرض نه ورکوي دغه کونډې نه یې ځمکه قبضه کړې د دغه زوی ورسره خیودین مزدوري کړې هغه خپله مزدوري نه ورکوي او خیرات کوم زمونږ پیسه ماماجي مونږ خو پکې خېټه وړه کړه بس ستا خو بس د خپلې خېټې سره یم چې دا کونټۍ د لره وبغوم که نه زما خوړه ووایه چې د ګلزاده ته دا ډانګ ونیسم دا کونټۍ او ډډې په ډډې واړوم چې دا ګاونډ کې دا غریبانان دي یتیمان دي دغه زوی چې کوم دی وګوره هغه دغه چې پلار یې چې بم کې الوتی دی نوم یې رانه هېر شو د ګلاب خان زوی و که نه د ګلاب خان هغه زوی ګلاب خان الله دې وبخي واړه دونه ماشومان دي یتیمان دي هغه ښځه کونډه ده بچي یتیمان دي هغه څوک د ملیانو ګاډي او څوک چې کوم دی لګی
دغه سپلی پالش کوي بکسې نو دغه غریبانان یې په ګاونډ دیوال په دیوال د هغوی تېده وې دې ته ته خیرات وایي ماماجي یو خبره خیرات دی که فساد دی ماماجي یو غټ غټ بریت یو داسې په ګیټ کې ولاړ زه په دیوال وړېدم ماشومان یې نه پرېښودل ما ته پته ده چې ته به په دیوال وړې ځکه چې ته چې غټو ډېرو کسانو ته جواب نه دی کړی ته د کوم باغ مولی چې تا ته به جواب بس ما خو پکې کوي وغواړه یو غټ سړی هغه ډانګ والی ودرولې او بریتو مال هم غوزار را کړی تا له هم ګزارې چې تا له خو یې دا ورمېږ مات کړی وه چې ته داسې بې تپوسه خیراتونه خورې ماشومان یې پره کړه ماشومان غریبانان خو د چم ګاونډ ماشومان دي هغه په دې څه پوهېږي نو اول خو په کار چې دې ماشومانو لی ورکړی دی یو غټ بریتي ورته ودرولې او ډانګ یې ورکړی او ماشومان یې پره کړي یو ماشوم یې نه پرېښود او ګیټ ته یې تاله والی وه او داسې کړکۍ کولاو کړې وه خانجي ته راځه او پلاني خان ته راځه او تور خان ته راځه او سپین خان ته راځه او چې غریب سړي به راغی نو هغه ته بیا ډانګ راوالی ویل زه دا ستا ځای نه دی نو ماماجي ستا په کور کې خو هم زه ناروغ تېروم کله وچه روټۍ نمک حرامه نمک حرامه نمک حرامه ته ما ته معلوم نه چې ژوند دې مېلمه له غوښه راوړه ته لاړ شو نو په تالي کې په لاره یې تیا پوټي خوړلي تشه ښوروا مېلمه له راوړي خېټو نو چې ورته نه راکړې ماله لاره راباندې تېرېلو ماماجي خبره واوره تا ته خو به وي مطلبګیر وي په خټه اور لګي تا ته مې دا خبره وکړه د ده په دې کې خپل مقصد و څه مقصد و ماماجي مقصد یې دا و چې تاڼهدار صاحب راوغواړه سبا مې پکې کار راځي او دی بله ورځ چې کوم دی وټونو ته ودرېږي ځکه دا خلکو سره پیژانګلي کوي او دغه کوي مړه خدای دې ورته هدایت وکړي خلکه خدای ته وګورئ چې داسې فضول خیراتونه مه کوئ که خیرات کوئ د الله په نوم باندې نو بیا په کاره چې غریبانان یې وخوري دا ماشومان یې وخوري دا ګاونډیان یې وخوري داسې مه کوئ چې فلاني خان ته راځه فلاني افسر صاحب ته راشه غټ غټ کسان مه ګورئ ماماجي هم ډېره ښکلې خبره دې وکړه ډېره ښکلې او ډېره ټیک خبره دې وکړه شکر دی چې ته پوه شې ستا عقل سر له راغی که نه نو زه به تا ته نن نه شاپور خان یم خو که ته پراټې به هم راباندې خورې ځه د چیزو په مخامخا په مخامخا قدرمنو کتونکو تاسو دا زمونږ د یو ښکلې شانته کې پرفارمنس وکتو چې په کوم کې زمونږ معاشري یو ډېره غټه بیماري ده چې د هغې طرف ته نشاندهي وکړه ما ته یو وړوکې شانته کې یو حدیث قدسي رایاد شو چې په هغې کې الله تعالی د قیامت په ورځ به د خلکو ته وایي چې کوم د جنت په سوچ کې وي چې زه به جنت ګټم ځکه چې ما خیرات ورکړی ما صدقې ورکړي ما ښه کارونه کړي الله تعالی به ورله وایي چې کله تا ته پته ولګېده چې ستا په دروازه کې زه راغم او زه اوږ یم نو تا ما ته روټۍ راکړه چې زه راغم او زه بیمار وم تا زما د بیمارۍ څه حق ادا کړو نو دا بني آدم دا چې کوم انسان دی به وایي چې الله ته خو بېنیازه یې ته بیمارېږي نه ته لوږه نه لګي تا ته تنده نه لګي نو الله تعالی والا همدغه وایي چې دا کوم مخلوق دا خو زما کومبه ده که نه زما کور دی زما اهل و عیال دی نو چې دی کله راغه نو تا د دی د خدمت اړو څه سوچ ونه کړو کوم چې دا نن دی دا خبره وکړو یقینا زموږ په معاشره کې نن دا یو ناسور موجود دی چې زه د خپل خیرات نه د خپل صدقات نه هم یو رسم جوړ کړم حالانکه خیرات خو د معاشرې په کمزورو خلکو کیږي چې هغوی ته یو ټایم ښه روټۍ میلو شي د هغوی د رزق څه مسله وي هغه ورله حل کړو نو پکار دا دی چې د دې ټوکو ټکالو د دې خبرو نه مونږ څه حقیقي مطلب هم والو او په معاشره کې پې ښه کردار ادا کړو راځو به اشفاق تورو صاحب سره هغوی سره به هم ګپ شپ لګو چونکې د هغوی فیلډ ډرامه ده په ډرامه مخکې خبره کېده خو هغې نه مخکې چې کوم دی مونږ سره اقبال حسین صاحب زمونږ نوی سندرغاړی راغلی په خیر راغلی جي تاسو نه به ښکلې شانته کې ګانه ورو خو اشفاق تورو صاحب سره پې لږ ګپ لګو په دې ډرامه باندې زه یو ښه ډرامه جوړوم ما ته څه پکار دي څه زده کړې ما ته پکار دي ځکه چې نن سبا خو تاسو یو خبره وکړو هر کس ځان ته موبایل ونیسي هغه هیرو هم شي هغه پروډیوسر هم شي یا ډایرکټر هم شي یو ښې ډرامې دپاره بنیادي ریکوایرمنټ څه دي ښې ډرامې دپاره خو لومبې سکرپټ دی که نه سکرپټ دی بنیاد دی صحیح سکرپټ چې ستا ښي نو بس ډرامه بیا ستا په خپله خو د ډرامې د دغه دپاره دی چې بیا ته کرکټرایزیشن څنګه کې کم کردارونه چې لیکلي شوي چې کم دا نه چې اوس د بیروکریټ کردار یو ته یو زمیندار باندې کې که نه نو د هغې پته لګي نو کردار نګاري د هغې لوکیشنز چې کم ځای ته کار کول غواړې ستا کم لوکیشن دی څه ستا په کار دي نو دا ضروري دي بیا د لوکیشن نه پس چې کوم دی د هغې بیکګراؤنډ به ته څنګه کې د هغې ټایټل سانګ به ته څنګه کې
یا د هغې ایډیټینګ بیا ته څنګه کې کم ځای ایډیټ لګې څنګه ایډیټ لګې څنګه کیمرا ورک تستا دا ټولې شوبې چې کم دي دا چې ټول را یو ځای شي نو د دې نه بیا یو ښه ډرامه جوړه شي او دا یو ټیم ورک اصل کې لکه خلک وایي چې ډایرکټر خو ډایرکټر سره چې کله ښه ټیم نه کنه نو ډرامه نه جوړېږي بیا وروستو لکه که ډرامه خراب وي نو هم پرې ډایرکټر نوم راځي او که ډرامه ښه شي نو هم ټول کریډټ ډایرکټر اخلي خو لکه د یو ټیم ښه ټیم ورک نه بغیر چې کم دی نو یو کار هم نه کېږي لکه ټیم ورک خو نن سبا چې مونږ سونه ماډرن مینجمنټ وګورو نو هغه فوکس په ټیم ورک باندې کوي خو لکه دا ډایرکټر چې کوي نو دا غداسي کیپټن اف دی شپ وی کنه د بالکل هغه ډرایوینګ فورس هغه ته هم ځکه وایي کنه چې لکه اوس بالفرض که ستا ذهن کې یو آیډیا رااله هغه آیډیا ته چا سره ډسکس کوې ته په خپله کې یا ته یو ته ګورې ستا په نظر کې رایټران خو ټول الحمدلله ښه رایټران دي خو تا ته پته لګي چې بای لکه زه به اوس دا ووایم چې ما د اعظم صاحب سره کار کو نو اعظم صاحب کې دا کار و چې هغې پی ایچ ډي کړی و په کردار نګارۍ باندې نو هغه سره چې زه کېناستم نو د هغه نه ما دا زده کړه د بل رایټر نه ما دا نو زده کړی چې هغه ما سره لومبې کېناست نو ما سره یې کردارونه ډسکس کړه چې د فلاني له ډرامه نه و لیکلی شوی خو دا د کردارونه به دا به ونلایني نو دې کردار له به ته څو کلې دې له به ته څو کلې دې له به ته څو کلې او ته پراپر نومونه ولیکل جاوید بابر ایچ ایم رضا فلاني نجیبه ډنګلې هغه حساب سره هغه لګیا شو هغه سکرپټ ولیکو د هغه چونکې د هغه په ذهن کې و چې یاره جاوید بابر داسې دغه دی پرسنالټي داسې ده الفاظ دغه داسې دی یا نجیبه به دا کردار داسې کوي یا د یو سیټ کردار به څوک داسې کوي د بابر علي کردار به څوک داسې دغه شانتې بیا بشر صاحب دی نو د بشر صاحب خپل یو دغه دی چې هغه سره مونږ کینو د هغه ډایلاګ ډیلیوري د هغه لیکل که نه نو بشر صاحب سره زما الحمدلله 3 سیریل شوي دي هغه بیا همینم در خدای دې وبخښي لومبۍ ډرامه ما له وختونه هغه لیکلې وه سودم تشین بیا د خیبر د هغه ډېره ښه ډرامه وه بیا داسې دوران وه که نه نو داسې هدایت الله ګل فرید الله شاه اساسو نظر محمد دی الله ښه ساتي بیمار دی نن سبا دعا ورته کوو مونږ ډېره ښه کامیډي به هغه لیکله او ډېر ښه چې څه به دې ورته وي فوراً به هغه ذهن اوس ریسنټلی زه یو پروجیکټ کوم دغه سره سجاد صاحب یو نوی لیکوال دی نوی خو نه دی فلمونه دغه لیکي خو ډرامه کې پې مونږ دغه کوو یو ماوس لیکلی ده زما ریسنټلی انشاءالله چې روژې نه پس خیبر دپاره ډرامه زما تیاره ده ناموس نو هغه ما خپله دغه کړې ده هغې کې را سره څه لیکل بشر صاحب خیبر دپاره ستاسو کار چې کوم شوی دی نو هغه د ډرامې د بیس باندې ډېر زیات شوی دی الحمدلله لکه په خیبر به زه دا ووایم چې اوس به زه ریسنټلی زما یو شوی 27 سیریلز ما وکړو 27 سیریل په پښتو کې که نه نو 27 سیریل ډېر زیات دي که نه لکه اوس تاسو چې وګورئ 40 وختونه 40 کې ستا سودم تشین 13 کې ستا اکو بکو دوران کونډه جینې ویښې سترګې دندوکار مات اسمان ماشر پړاو تالان که نه ډېر داسې چې ډېر نومونه به ما نه دغه شوي خو بیا داسې پروګرامونه به بره زه ناست وم زما یو پروګرام به چلېده د نغمګر په نوم باندې چې په هغه وخت کې په 2008 کې ما هغه کړی و په خیبر باندې چلېدلی و ډیلی به چلېده نو په هغې کې ما برس کتل نو اکرام الله ګران صاحب فلی ربي پردیسي صاحب د روغاني صاحب یا راجولی شاه خټک صاحب ملایک صاحب ته مې برس خبره کوله لس اته کسان په هغې کې وفات شوي دي اعظم صاحب که نه نو هغه چې ما هغه زوړ لایبرري کتل ما یار دا خو ما په دغه کې هم ډېر کار کړی دی که نه نو دا دی چې بس کنټینیو کار روان دی د خیبر یو پلیټفارم ملو دی بس د هغې د کور حصه مطلب داسې یي نه چې یو کوارټر یو په هغې کې زموږ پروجیکټ نه تیار که نه نو ډرامه چې کوم دی 27 سیریل او بیا په دې کې زما یو سیریل په دوبۍ کې مونږ کړی خواږه خوبونه یو سیریل مونږ په ملیشیا کې کړی دی د 18 اګستو بیلتون او یو ریسنټلی زما چې کومه ډرامه وچلې د تدبیر او تقدیر اشفاق نوري صاحب یو اهم پوښتنه باندې کوم خیبر کې ډېر وخت کار وکړو که نه مونږ ګورو ستاسو د فهمید لالا دا ګپ شپ په دې کمرشل بریک ټایم کې تاسو کم ګپ ولګوئ نو فهمید لالا سره هم څه ښه وخت تېر شوی داسې د خیبر د نورو ملګرو سره پروډکشن کې تاسو یو ځای ډېر وخت کار کړی دی هغه به هم کېږو خو زما د رور مصطفی ته وګورئ دسه به کم رول ښه ښکاري تاسو اوس مختلف کرکټرز خبره وکړئ که نه نو دی خو داسې یا د پروفیسر یا د بیروکریټ یا داسې ټایپ کردارونو کې به دې پرسنالټي منی بس دا خبره دی ولو که دا د پاره یو وختې ډېره وه بس دا خو ما ویل چې که نه چې خلک یې وګوري که نه مصطفی ښه تاسو به خبرې کوو د چې تاسو وخت څنګه تېر شوی فهمید لالا باره کې تاسو کومې کیسې د خندا که نه ښه وختونه هم تېر شوي هغه به یادو خو وخت شوی د ګانې نو غواړو چې سندره واورو بالکل جی اقبال حسین صاحب به راته ښکلې شانته کې واورئ جی
پلا پختو گڼي مان پختن قربان وی په پختو دانا نو زه د یار سره پختو کولی نه شمه تیرم ځکه په زړه باندې خفګانه پس پسې نه بیا ګرځومه او تور لونګ لالي راوړې زما دپاره پس پسې نه بیا ګرځومه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره تور لونګ لالي راوړې زما دپاره زړګي چاچا نه دې ورکم تور لونګ لالي راوړې زما دپاره و زړګي چاچا نه دې ورکم تور لونګ لالي راوړې چې هغه وخت چې یار دې یمه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره پس پسې نه بیا ګرځومه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره تور لونګ لالي راوړې زما دپاره یارانو که چې هوښیار شې تور لونګ لالي راوړې زما دپاره یارانو که چې هوښیار شې تور لونګ لالي راوړې په یارانه کې او سړی عقل زده کوي نه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره پس پسې نه بیا ګرځومه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره تور لونګ لالي راوړې زما دپاره یارانو که چې هوښیار شې تور لونګ لالي راوړې زما دپاره یارانو که چې هوښیار شې تور لونګ لالي راوړې لکه هندونو بې کلمې لوی شوي نه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره پس پسې نه بیا ګرځومه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره پس پسې نه بیا ګرځومه تور لونګ لالي راوړې زما دپاره تور لونګ لالي راوړې زما دپاره ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر مزه وکړه اقبال حسین استاد خو سمې دوړې وکاږلې د دې غزل داسې غزل خو ما هم نه ویلې څنګه چې تاسو ووایي ډېره زیاته مننه وکړم بل خو نه وې بله خو دې نه کېږي غزل نه 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 ویم دا به که خیري بیا چاته ویم اشفاق صاحب زه پرون بل تېر شوي پروګرام کې یو کوشش کړی و چې سندره ویم نو هغه میوزیشنز نن نه دي راغلي د هغې به تاسو له پته ولګي چې اوس نه وایي مونږ ورته وایو کړه دې کېږي جرباني وایو خو یې نه وایم اشفاق صاحب راځو به تاسو سره به چونکې نن راله خدای په ګوتو راکړي بیا تاسو راځئ نه زموږ سره د شو بیس دا چې کوم انډسټري ده نو په دې کې ډراما یو فلم هم یو ډېر غټ ایریا ده چې پکې خلک کار کوي هسې خو مونږ وو چې بس فلم دا دی چې به دا په 3 غنټو کې به کیسه راغونډېږي ډراما دی چې دا په اپیسوډس کې وي دا زموږ انډرسټینډینګ دی یا د عوامو تاسو دې ته څه ډفرنس وایي چېرې په
فلم او د ډرامې کې څه فرق دی خو یو دمه ولا اخلو بیا راځو قدرمنو کتونکو یو وړه شان دمه اخلو د دمې نه بعد راځو چېرته ځئ مو موږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو یو وار بیا هرکلی خبر سحر ډېر په خوند سره او ډېر په مزو سره روان دی او میلمنو سره گپ شپ هم روان دی ورسره چې کوم زموږ سندرغاړي دي نو ډېر ښکلې ښکلې سازني غزلې چاربیتې تاسو سره شریکې شوې او اوس هم پکې لا ډېر څیزونه تاسو دپاره شته دی مهراندیش صاحب هم هلته کې په ستوري باندې ناست دی اشاره کوي وایي زما نمبر به کله راځي نو لا په انتظار کوو داسې په اسانه خو له مو که نه ورکوو که نه ځکه چې بیا تاسو بل چاته پاسئ تاسو خو ټول د هغوی افسانې ته په انتظار یي د دمې نه وړاندې اشفاق صاحب تاسو سره په دې خبره وشوه چې یاره د ډراما او فلم کې بیسک ډفرنس څه دی په دې باندې تاسو وایي فلم بیسیکلی داسې یو میډیم دی چې لکه د خلک به د اوپن انټرټینمنټ دپاره اول به تیټر و بیا به لکه فلم لتلل که نه جی جی لکه هغه څیز چې ته په کور کې نشي کتلی نو د انټرټینمنټ دپاره لکه سانګ به پکې و ګانه به پکې وه نو هغه به تا فیملی سره په کور کې نشوه کتې که نه او ډراما یو داسې دغه و چې هغې کې به تا د خپل چاپېرچل کې لکه د خپل کلتور د خپل پردې د خپل هر یو څیز به خیال ساتل لکه که یو سړي به ډېر زیات شوق کېده نو به سینما ته فلم له لاړ که نه نو په هغې کې به هغه ته انټرټینمنټ کې هر څه میلاوېدل لکه مطلب دا دی هغې کې به ویلن هم و هغې کې به چې دی نو لکه که تا به ډېر وایلټ کو یو څیز به دی وایلیشن به پکې زیات و نو دا مسلې نه وي که نه خو بیا داسې کار وشو چې کوم زاړه فلمونو چې دا نوي دغه ته رالو بجای د دې نه چې زمونږ ټیکنالوجي او زمونږ هر یو څیز مخ په وړاندې تللی وي هغه مونږ په شاته پاتې شو لکه مطلب مونږ زیات تر چې کوم دی که تاسو وګورئ نو فلم دې ته وي زه خو چې کومه پرومو هم ګورم زما ملګرو نه زه په مافې سره نو تاسو که د هغې ټیزر یا پرومو وګورئ نو یو ډایلاګ نیم بیا ډز 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 یو د ډز نه پس درز یو ګانا بیا یو ډایلاګ بیا ډز 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 بیا یو ګانا دا تاسو ګور روټین کې دا چیز روان دي لکه که تاسو زموږ پښتو ګورئ خاص کر او نو اخوا خو سینما ډېره ترقي کړې ده انیمیټډ سیزونو ته خلک لاړل زموږ چې کوم دی زموږ مکه زه خو چې ګورم نو د جومات د مینارې نه یو کیسې شروع شي او هیرو ډېر غریب دی او بس د یو ویلناني او هغه داسې څه غلط کار وکړي او بس ویلن بیا چې کور ته راشي پلار او مور یې مړي بس قسم وخوري بس دا ټول به ختمم نو یو دوه د هاف ټایمه پورې ختم کړي دغه بقایا تر د قسم پوره کړي برابري دا سټوري یا پتاڼه چونکې ما یو کس سره زه چنګچي کې ناست وم نو ما هسې ته تپوس وکړم څه ګانې لګولې مې ما وي دا پلان کې فلم 3 ځله کتلی دی مې دا د بچې ولې 3 ځله کتلی بس یو شو به ختمه شو بله به مې دا ولې یاره دی که ډېر غیرت وي پولیس والې ټول ویشتي وو که نه نو ما یې دته اوس هغه خپله کمزوري چې پولیس والې ته پرچه ورکوي نو دی چې هغه هلته په هغه سکرین باندې ګوري که نه نو فلم ما لیکلی دی کوشش مې کړی دی لکه په کار دی چې په دې کې داسې زه دا نه وایم خو چې ایجوکیټډ خلک ورته راشي نوی هلکان راشي عمکه خبره ده که نه خو چې دی وایي چې خلک یې تسلیموي نه نوی خلک نو ما یو فلم لیکلی دی پیغور جمیل لیکلی دی جمیل چترالی زموږ ملګری دی هغه لیکلی دی او مونږ بیا مونږ هغې له تشکیل هم د فلم دغه کړی دی ایون چې یو سین زما د ذهن کې دی خو چې زه کله هم خبره کوم چې زه دا فلم جوړوم نو ما ته کسان وي ته پکې څوک هلې نو چې زه ورته یم زه فلاني نه هلم او زه به نوي کسان هلم ما ته ستا فلم خو به نه چلېږي دا به ته کوم ځای کې ده کې نو بس زه په دې انتظار یم چې چېرته سینیپیکس به راځي او مونږ به بیا داسې رومانټیک او دغه ټایپ یو فلم جوړو د پښتو او خلکو له به ورکوو چې یاره دا چینج دې ته وایي که نه نو کیسې هم شته کهانې هم شته او ډرامه چې کوم ده نو ډرامه خو داسې یو څیز دی چې لکه هغه مونږ د معاشرې د هغه کردار روچتو کم چې مونږ سره موجود وي لکه دا کې خو ته خولی شي په فلم کې سوچونه خیالي هم ته کولی شي ضروري نه ده خو ته هغې کې صرف انټرټینمنټ ښیې د فلم ټیمپو تا تیزه ساتلي په 3 غنټې کې ته ټوله کیسه راغونډې او ته په هغې کې ټولې مسالې مکس کړې ما خو تاسو ته وي که نه چې په هغې کې به ګانه وي په هغې کې به چې کوم دی نو نور هم ډېر څیزونه وي که نه خو په ډرامه کې ته هغه څیز نشي کولی نو ډرامه بیا دا چې ډرامې کې ته تا سره اوس نن سبا یو ایشو د په هغې باندې زه لګیم کار کوم ایستی نو ما ته پته ولګی چې بهی زما په دې روډ باندې په یونیورسټي روډ باندې دغه دي هاسټلې دي او نه وارډن شته نه بل څه شته
او زیات تر دغه چې دی د هغه ځای نه لیکیج کېږي مطلب ینګ هلکان دي د مور او پلار سهاره دي راځي یونیورسټۍ ته او مطلب په دې غضب باندې چې دی نو د هغې دپاره زموږ ملګري دي هغې څه دغه هم کوي سماجي او د ویلفیر کار هم کوي سعید صاحب دی دلته کې زموږ ملګری دی نور ډېر داسې ملګري دي چې آفتاب بھائی دي چې هغې د دې دپاره دا کوي چې باقاعده کسان یې ورته ساتلي دي لکه یو سړی دی او هغه اوس د دې نه منې کوي دا یو ډېر لوی کار دی که نه نو یو کس یې ورته سره د ستنې ودرولي ځکه چې کم سړی نشه کوي هغه نه په ځان دی او نه په تا دی او که ته ولې مخکې ورځې ته هم په چاړم یو ولیم دی که نه نو مطلب هغې هاسپټل ته بیا هغه کسان را دغه کوي او هغه دغه شانتې چې دی نو دا یو ډېر ښه کار دی اوس ورته ما هم ویلي زه هم د سره دی کې ملګری کېږم ایون چې دغه سعید صاحب او دغه مونږ په ټاون کې هم دا وښول لکه که ستاسو خیال چې د شوبې حوالې ته څوک هم راځي نو اول خو به تا ته خپل خپلوان وي چې مړه دا څه کار دی څه بل څه کار نشته چې ته کار وکړې څه سم کار نشته مړه دا څه ډمتوب دې شروع کړی څه بل څه کار وکړه پاک صاحب الله دې وکړي چې زموږ د انډسټري ترقي وکړي او دغه شان د معاشرې د اهمې مسلې راوړي او په سکرین باندې خلکو ته وښیي او د معاشرې دپاره یې مثبت کار وکړي خو سړی هم په انتظار باندې دی مهرندیش صاحب راته په انتظار دی نو خبره بیا وساتو خیر دا خبره بیا کنټینیوس تو قدرمنو کتونکو د افسانې وخت مهرندیش صاحب په ورځو چې هغه راته څه وایي که لږ انتظار پې وکړو لا به انتظار وکړو صحیح ده حاجي تاسو خپله خبره هغه لکه اوس ما په خپل ذاتي داسې کار وکړو چې په دې زه په دې دلته ګرین ایکرز کې اوسم نو ډېر زیات لکه یو خو خلکو کې اویرنس ایجوکیټډ خلکو کې هم نشته ریپر وغورځوي څوک یې ځای ته نه رسوي یا صفایي بس هر سړی نن سبا خو ما ته داسې ښکاري چې هر سړی بس د تعلیم ډېر شوی دی خو زه دا وایم چې د تعلیم هغه کار ته خلک نه هلي کم چې په کار دی ستا د کور مخه به ګندوي خو څوک بې صفا کوي نه نو مونږ دا وخول زه په یوازې بیا زما د ملګري سعید صاحب دی او ډېر داسې ملګري رالل چې مونږ یو تنظیم خپل داسې د ویلفیر کار شروع کړو نو خلکو یې دا ته ولې ستا خو مړه کار ډرامه دی ته داسې کوې چې دا صفایي کوې او دا دغه راوچتی مونږ وایي چې نه مونږ تاسو ته ښایو چې مونږ یوازې ډرامې نه جوړو څنګه چې مونږ د ټاون صفا کړو دا یې زموږ ذهنونه هم صفا دي نو تاسو که اوس وګورئ نو هغه خلک چې یقینو کې ما لا برز یو داسې کس راغی چې ما ته یې زما دا زوی ډېر ښه ماشوم دی ډېر ښه ټیک ټاک یې جوړوي دله به یو څو ټیک ټاک یې جوړوي نه کړي نو ما داسې ورته وخندل هغه ته د هغه دغه ته چې مې وکتل جوسې ته او د هغه دغه ته که نه نو ما داسې وکتل نو ما ورته چې تاسو خو به وایئ چې یاره دا کار مه کوه دا ښه کار نه دی که نه او چې ستاسو بچي ټیک ټاک یې جوړوي نو دا خو تاسو ته په هر کور کې چې دی نو دا خلک پیدا شو چې تاسو مونږ ته وایي هغه خو تاسو ټول شوی که نه اوس خو هر سړی په ټیک ټاک په موبایل او ګانه ده او په ګانې باندې چې دی هغه پرفارمنس کوي اوس هغه د خپل ځان دپاره بیا ستا هغه خبره بدلې شي خو چې د بل لپاره نو د بل لپاره ته پاک صاحب تاسو ډېر زیات خبره وکړه چې تعلیم ډېر زیات شو خو عمل پې نشته دغه ماشوم دی صرف دغه راټه لګوي او په کتاب باندې پوهېږي خو بهر د ژوند نه نه راځي مهرندیش صاحب پر ورځو جی مهرندیش صاحب را نن څه وایي مصطفی کمال صاحب شهزاد صاحب یو جهان مننه تیر ځل چې کوم افسانې او نظمونه ملګرو اورېدلي دا ځل چې کوم نظم ویمه د دې نوم دی سوال او یقین لرم چې مینوال به خوښ کړي د سوال دا کار دومره ډېر شوی دی په دې وطن کې پیژنګلو یې د ریښتونې او دروغجن نه کېږي داسې بلا بلا سوالګري هره ورځ وینو چې څوک وایي د لرې نه راغلي وو ډاکټر دپاره دا زنانه هم را سره د چا مجیب وخو څوک د ډاکټر چیټۍ په لاسو کې نیولې ګرځي څوک ماشومانو له دارو د نشې داسې ورکي د مخ او سر نه ولتاو د اسپتال پټۍ کړي د مخ او سر نه ولتاو د اسپتال پټۍ کړي په پټپات پروت د دې ماشوم په بانه سوال کوي څوک په بازار څوک په اډه کې څوک کوڅه په کوڅه ګرځي په ځناسه بانه باندې سوالونه کوي خو ای د قلم ملګرو دې ته هم ګناه نه کوو چې ټول موږ په سوالګر وطن کې ساه راکاږو موږ څو ملګري په دفتر کې په څه کار اخته وو چې یو خیرن خیچن سپینګیري او ناتوانه بوډا سلام یې هم ونه کړو دومره وارخطا راغی چې هڅه یې کوله ولې سوال ته یې خوله نه جوړېده هڅه یې کوله ولې سوال ته یې خوله نه جوړېده زموږ ملګري یو روپۍ بابا ته ونیوله بابا چې وکتل روپۍ ته په ژړا شو ورته زه د کرسۍ نه زر راپاڅېدم چې ولې بابا زه د کرسۍ نه زر راپاڅېدم چې ولې بابا زما په دې تپوس بابا ژړا له زور ورکړو ما ورله بیا بیا حوصله ورکوله چپ شه بابا الله به خیر کړي راځه دلته په کرسۍ کې کښېنه زر مې ګیلاس د اوبو ډک که چې دا واخله بابا بابا چې لږ ډېر ستا صورت شو نو لګیا شو راته بچیه سوال مې په دې ټول عمر کې کړی نه دی خو خدای یو ډکې زوی راکړی چې اسره د زموږ څو ورځې وشوې اسپتال کې بې پرسانه پروت دی ډاکټران وایي پښتورګو کې کاڼي شوي د اپریشن نه بغیر ګرانه ده چې بچ پاتې شي
په اپریشن باندې لګي په زرګونو روپۍ خو ډاکټران وایي چې وینه ورله هم وګوره بچیه ما ډاکټر ته وی چې وینه زه ورکوم خو هغه وایي تا کې دومره وینه چرته کې ده بچیه خپل خپلوان مې ډېر دي خو د نوم خپلوان دي ما زر بابا د لاسه ونیو چې راپاسه بابا وینه چې څومره دې په کار وي درله زه درکوم خو چې خفه نه شې په کور او بار زما په جیب کې د 200 نه سیواړو درک نه لګي راځه چې وینه هسپتال کې حواله کړم درته بیا که ته سوال کوې نو صرف د پیسو یې کوه بیا که ته سوال کوې نو صرف د پیسو یې کوه په دې خبره د بابا سترګې راډکې شولې مونږ چې روان شو هسپتال ته زه په سوچ کې لاړم څو ورځې وړاندې کیسه بیا راته راوړاندې شوله په کومه ورځ چې د دفتر د لوی افسر بچي ته کله د وینې ضرورت شو نو یو شور جوړ شو هر یو لستوڼي رانغښتل چې وینه زه ورکوم هر یو لستوڼي رانغښتل چې وینه زه ورکوم دا لسته کسه چې څنګه هسپتال ته لاړل نو د یو کس وینې ته هم څه ضرورت رانغی څو ډاکټرانو یې د وینې بندوبست کړی و ځکه چې دا خو لوی افسر و نو په کار به راشي خو دا ناتوان بابا چې ځای په ځای سوالونه کوي هر چاته وایي چې زما بچي له وینه ورکې دلته کې شته دی په زرګونو او لکونو خلک دلته کې شته دی په زرګونو او لکونو خلک خو هېڅ چا هم په دې بوډا بابا زړه ونه سېزه دلته په سپینه جامه څومره غله لګیا دي اواز کوي چې مونږ امداد د غریبانو کوو اواز کوي چې مونږ امداد د غریبانو کوو څومره بلا ادارې جوړې د غریب په نامه په کالجونو په سکولونو او سنټرو ګرځي په اسپتال کې د لاچاره مریضانو په نوم بلا تیلې د وینو ډکې کړي او خرڅ یې کړي بلا تیلې د وینو ډکې کړي او خرڅ یې کړي په دې سوچونو کې لا ډوب هم چې راورسېدو مونږ چې څنګه د اسپتال په دروازه ورغلو نو د بابا ښځې په مخ او سر ریښي ځان له بابا ته یې چیغه کړه چې دواړه بې اسرې پاتې شو بابا ته یې چیغه کړه چې دواړه بې اسرې پاتې شو بابا یو سوړه سویلې وکړه د اسمان په لوري په دواړه لاس یې سر ونیو په ځمکه کېناست په ما کې خدای کو سره وسله پاتې شوله د بابا مخ ته د کتو مېړو تاب نه لره غلی رووتم دفتر ته را روان شوم په لار په دې سوچونو او فکرونو کې غرقاب روان وم چې پاکه ربه دا بابا چې اوس ژوندي وي تر څو په هره ساه به د ارمان د ترخو زهر ګوټي دغه احساس به الازه کې څو ځله وجني چې مې بچي له د پیسو وینې غم کړی وي نو ژوند او مرګ خو لویه خدای ستا په لاسو کې دی زما په زړه به د علاج ارمان هم پاتې نه وي زوی به مې هم خدایه په زړه باندې خو روغ مړ وي زوی به مې هم خدایه په زړه باندې خو روغ مړ وي جی مصطفی کمال صاحب افسانه خو به تاسو اورېدلي جی ډیره مننه مهرندیز صاحب ډیره ښکلې افسانه په ډېر ښکلي الفاظ سره تاسو شریکه کړه یقینا دا زموږ د سماجي او حقیقي تصویر دی چې کوم بلا کیسونه موږ سره داسې کېږي چې کوم مهرندیز صاحب په خپل افسانه کې تاسو ته شریک پکار دی چې موږ د خپل سماج دا کمزوریانې چې کوم دی په خپلو لاسو ختمې کړو ځکه هر څیز په حکومت باندې ورتپل هم چې کوم دی نو مناسب نه صحیح انساني اقدار وي چې د هغې خیال موږ خپله هم ساتل پکار وي موږ سره زموږ میلمه دی اشفاق تورو صاحب هغوی سره ډرامې باندې ښکلې خبرونه شوې جی جی دا اشفاق توري صاحب نو دیو افسانې واورو که نه دي په ریل لایف کې څه شوي دي جی په د فهمید لالا دا کیسه به خاماخه کوئ که نه تاسو چې بار بار وباسئ خو خاماخه به پکې راولی دي موږ داسې به وکړو که نه چې چونکې هر فیلډ کې چا سره ډېر ښه شي چې هغې سره هغه ته انرژي ډېر زیاته میلو شي چې دا کوم کار زه کوم به دا خو زبردست کار دی کله کله داسې وشي انسان ړه مات شي چې مانه دا څه کار دی نو دا دوه واقعې را سره شریکې کوي یو خو داسې ده چې شوبز ما له څه راکړل جی جی نو شوبز به زه دا ووایم چې ای وي ټي خیبر دا زه کله کله ویم زما ځای ته چې راشي نو زما تصویرونه لګېدلي دي ما یو لوی حال جوړ کړی دی نو کله کله ما له ملګري راشي ما ګپ شپ له جوړ کړی وي دا ته به دلته شو کې ماته وي که نه نو زه ورته یم نه دا شو دپاره نه ما دا دغه نو هلته د کامران صاحب تصویر لګېدلی دی نو کامران صاحب چا سره تصویر نه وباسي دا تصویر خو به ما هم ښایي نو هغه ما نه ملګري تپوس وکړ نو زه ورته وایم زه حقیقت پسند یم که نه زه ورته یم زه چې راغلی ما سره هېڅ هم نه دا زه چې کوم ځای کې اوس هم نو دا خو د خیبر وجه ده که نه چې لکه زه دا دومره روان یم او مطلب ما له دا دومره الله پاک ما له د عزت او دا شهرت او دا هر څه راکړل خو وجه چې کوم دا وسیله خیبر داسې شو چې خیبر یو چینل راغی او ډېر ښه خلکو خو چا دا قدم اوچت نه کړ کامران صاحب او جواد صاحب دي دا چونکې
ذکر به ځکه کوو چې په موږ احسانات دي که نه جی جی چینل دی چینل راغی په دې پوره پښتو ژبه احسانات دي یو موقع وه موقع یې راکړه نو زه ورته وایم زه ورته وخاندم زه ورته وایم دا کور خو د هغه دی نو ما ته څه مطلب نو زه ورته وایم که ما په خیبر کې کار نه کولی نو بیا خو داسې ځای کې کور نه شو جوړولی که نه نو یو دغه د خوشحالۍ دغه یو زما چې زیات زه کله دغه شویم نو په ایویټي خیبر چې فهمید به یې دي ته به یاد دي چې کله ړومبې شو وه په اسلام آباد کې نو زما ډېر غټ غټ نومونو سره مقابله وه جانزیب سهیل صاحب الله دې وله ژوند ورکړي او زمونږ حمید الله بی و بلا ملګري سجاد اورکزی زما خپل ورور سجاد تورو ټول مقابله وه هغه مقابلې کې ړومبې ایوارډ هم ما واخیست زما ډرامه په 1 نمبر راغلی بیسټ ډایرکټر هم ما واخیست نو هغه فیلینګز اوس تا ته نه یم چې زه تللی وم پېښور ته او ما میچینګ سوټ اغوښتی و ما یې چېره دا به څنګه دغې که نه نو هغه مقابله چې ما څنګه انجوی کړی و نو زه تاسو ته د هغې خبره نشم کولی حالانکه ګو د هغې نه پس بیا دریم کې الحمدلله زه هغه سټیج ته ورسېدم خو هغه ړومبي دغه کې چې کوم و نو هغه زما لپاره ډېره دغه خبره وه نو دا او زړه کې مې دا دغه نه دی راغلی لکه زه کله کله ملګرو ته یم چې زما ضمیر چې دی نو دا مطمئن دی چې تر څو زما ضمیر مطمئن دی لکه زه تاسو وختي خبره مونږ وکړې د اسلام حوالې سره اسلام ما د دې نه منې کوي چې لکه الله پاک زما رزق په دې کې لیکلی دی ټیک ده زه چې خپل رزق په صحیح طریقه ګټم نو مال الله پاک زه خو یم چې که زه پی خرڅوم زه کله کله پیواله ته یم اوبه پکې اچوه خو ګوره هلکه نور څه پکې ما اچوه لکه 10 کاله مخکې مونږ وایو چې اوبه ما اچوه که هلکه اوبه دې واچولې نو نه یې بخم که نه اوس ته مونږ وایي خیر د اوبه اچوه نور مسالې پکې ما اچوه نو هغه ته په د ژوند په هره شوبه کې 2 نمبري کې نو ته نشي کامیابېدی بله خبر دا زه تاسو ته یو خبره کوم او زه د خپلو ملګرو ته هم دا یم زما 19 کاله وشو 27 سیریل ما جوړ کړو ما نه چا دا تپوس نه کړی چې اشفاق ته ایز ا پروډوسر ډایرکټر کې ته خو کروڑپتی یا لکپتی نه ته په کومه طریقه روانې کیمرا ورک هم زه خپله کوم بعضې ټایم ایډیټینګ هم زه خپله کوم د مجبورۍ نه لیکل هم زه کله کله په خپله کوم چې ما ته بچت وشي ټیک ده که نه ځکه چې ما سره هغه عمره وسایل نشته چې زه هر څه افورډ کړم تاسو ته به اندازه لګي که نه خو په هغه کمو وسایلو کې ځکه چې د بده مرغه موږ سره خو تاسو ته پته لکه سرکاري سطح باندې خو تا څوک نه وي چې ګنې ته د پیسې والی یا فهمید ته وي یا ما ته وي چې په دې ته په احمد شاه ابدالي باندې یا څه جوړ کړه یا په شیرشاه سوري جوړ کړه د دې سوچ به راځي خو ډېر وروستو به راځي هلته انډیا فلم جوړ کړه پکې احمد شاه ابدالي او دغه وښول چې دا چې دی ویلنانو ته که ډېر خلکو ته دغه ګوره یو عرب نوجوانانو چې هغه فلم کتلي د هغه په ذهن کې احمد شاه ابدالي تصویر هغه شان کېناست جوړ شو که نه ته که زه درته وایم زه جوړوم نو ما سره خو وسایل نشته نو زه یې په څه جوړ کړم نو په ښه وسایلو باندې ښه کار کېږي لکه تا سره 2-3 کاله ته اړو بل څه کار نه کوې تا سره دا فکر نه چې زما کور به پسې چلېږي زما د بچو فیس به د کوم ځای نه ځي زما به څه کېږي نو هغه ته کولی شي ډېر ښه پروډکشن کولی شي نو زما ذهن کې لا دا خبره نه راغلی الحمدلله زه په خپل کار باندې ښه خوشحاله یم ښه فخر پې کوم الحمدلله زه دا وایم چې چا سره ته زیاتې مه کوه تا سره چرې بد نه کېږي ښکلې واقع مې شریک یقینا داسې مومنټ چې کومي دا ډېر د خوند دی چې کله انسان ترقي وکړي یو وړه شانته کې ګانا به واورو زه وایم که اوږده غوندې واورو جی اقبال صاحب سره هلوایي زه به یو 2 ټپې وکړم او داسې یو زړه سندره بس جی بالکل یې زمزمه کوي ټایم کم دی راسره جي بدلون باقي به راوړو
کمیس سره پکې ګلونه تور دې کمیس سره پکې ګلونه جانان راشه په ما واچولا سونه جانان راشه په ما واچولا سونه تور دې کمیس سره پکې ګلونه تور دې کمیس سره پکې ګلونه چې قدرمنو کتونکو ډیره زیاته مزه وکړه تور می کمیس او سره پکې ګلونه ډېر ښکلې غزل چې کوم دی اقبال حسین سے پیش کو تاسو یو جهان مننه ډیره زیاته مزه وکړه چې تاسو دونه ښکلې غزل موږ سره شریک کو یقینا یا الله توبه کله چې خپل سړی ته دا کونټۍ راواچوم کنه کوم ګل کاکا موږ له خیال کوه توبه مې دې خدایه توبه دا بیا دې ولې په توبو سر دې ماما وای توبې وباسه نو توبه به نه وباسم دا څنګه حال دی ویم چې دا کونټۍ راوالم او ډډې په ډډې واړو دا څو کړی په ډډې په ډډې دا اوس سړي دا ظلمي نه دي دا اوس چې را دغه یاره خو په ځان باندې رنګ رنګ نخرې کوي کله تورې جامې کله شنې جامې کله برګې جامې مخکې به خو دا وي که نه که ستا خیال په موټرسایکل به سواره او داسې به پې سم لاسته برا برا کله څوک به په سیکل باندې دا پایا به یې راوچاته نو ته کولی شي ته کولی شي ما داسې نه کوي ګوره شاپوريه ګوره یا لکه ته ډېر بې سره نه شوې ماما جي تو سلکان سره خو تم دې هلکانو څه وګرځېدې که نه خوی دې د هغوی شي که نه نو څه وکړمه زه ورته وایم چې د خدای بندګانو تاسو خو زلمي ټیک ده دا زلمیتوب په منډه تېر شوی شاپوریا وایي شاپور خان مړه دا شاپور خان نه که نه شاپورې چې کله شاپور خان شوي زما په حساب باندې ته لا شاپورې دا وړوکی که نه مطلب یې دا وړوکی لا کاکې یم شاپور خان جی خبره کاکا ځکه صحیح کوي چې پرون موږ یو جنازه وکړه دلته پرې 400 روډ موټر سایکل باندې 3 کسانو دوه مړو د یو املا ماتره نو دا ستاسو خبره چې هلکان په ځان نه دي هلکان مې هم په ځان دقه خو دته ته دا نصیحت کومه دا په سر کې بوستي بوسه ویم مخکې خو دا کار اوس بله خبره واوره که نه دا هغه خو مطلب دا دی چې په هغه دی کې به یو پروت و بل بل ته پروت اوس یې لا بله نخره شروع کومه نخره ده ماما جي بله به مې کتل یو زلموټی روان و زلمې اورې که نه او یاره داسې تیز روان و مال دا په څه شي سور دی چې داسې په هوا روان دی او داسې د ګاډي نه مخکې کېږي او هغه بعضې دا سوزکۍ یا موټر نیولې پسې روان چې مې داسې ورته وکتل په غور باندې نو مړه هغه بوټان خو منګه پخپو کو که نه اوس یې لا بل شان بوټان راوتي وایي دا د پایو بوټان یو کس راته وایي کاکا وایي ته د هغه زمانې خبرې کوې اوس وایي زمانه وایي بدله شوې ترقي کړې نو مال دا ترقي دې ته وایي ماما جي
بل ورځ یو د ټرک لاندې مړ پروت و. نو خو دغه خو زه درته ویم سرکوز یې که نه ویم دا چې مړ شم زه پرې خدای شته خوشحاله ځکه یم توبه مې دي الله دې نه ناراضه کېږي چې هلکه ته ځان په خپله ولې وژنې چې دغه ته نښتې او په دې پایو په دې بوټانو سورې او ځان نه دې داسې جاز جوړ کړی دی او هغه بل چې مې وکاته یو بل روان و مال وایي دا خو یو نه دی دا خو بلا کسان دي ماماجي ماماجي مالم والا دا بوټان زه به هم یو ټرک پسې روان تاله به ظالم خو چې کله زما بوټان زاړه شي هغه به تاله درکړمه تاله د دغه بوټان نه علمه تا د خپله لاسه زه نه وژنم دا غوا غریبه به څه کوي چې تا د دې مایه نن 11 کال دی د دې جوړې خدایه پاکه نو ته کم دغه له جنازو له روان یې ته خو دغه ته غوا لکه یاره وړه بوټاوه وکړه خو دغه دې کار دی که نو زه دې خلکو ته چې خدای او رسول ته وګورئ دا په ځان باندې رنګ رنګ نخرې مه کوئ دا زلمیتوب هغه څنګه وایي ځواني د 1000 روپو هست دی که څوک پوهېږي په انصاف دې چلوي نو لږ یې په انصاف چلوئ دا ځواني په منګ هم تېره شوي او چرګ هم وایي چې زلمی شي نو په دې دیوال باندې رو روزي وایي دا دیوال چېرته ونه غورځوي دا زلمي په هوا روان دي دا موږ خلک ورته هېڅ هم نه ښکارو چې دا نیم د خدای پیدا ده ماماجي دونه دا خبره ډېره ټیک وکړه ټیک مې وکړه دا خبره چې تا ورته ټیک ویږي دا نور خلک وایي چې غولچه ماما چې لګیا دی ګډې وډې وایي نو بده خو مې ونه وي چې بده مې ونه وي نو خدای ته وګورئ چې لږ ځان د کار مه ګورئ پلارانو له هم کار مه ګورئ زه چې دو شا پوریا پیسې راکړه که نه چې زه ځان ته به کومه پړون دې ورانه قرض اخیستې بله ورځ یې نه دي دا کړي دا ورشه دا قرض درکړي بیا ولکه خیري یو بل والی جی قدرمنو کتونکو دا نورانشاه طوفان صاحب او سراج اکبر لالا او ډېر زبردست خاکیه وکړه او په دې کې ډېر زیات حقیقت وی موږ ته او ډېرې ښې ښې خبرې وکړې خو سهار رو په غرمه کې ورته نوځي وخت په ختمېدو باندې د پروګرام نو تیر په څېره باندې به اشفاق توري صاحب نه هم یو میسج اخلو چې زموږ مینوال ته به تاسو میسج څه ورکول غواړئ میسج زه دا ورکول ښه تفصیلي ښکلی میسج وکړئ جي میسج لکه مونږ بس یو زموږ میسج بس یي که نه خو لکه خبره به دا وکړو زه دا وایم چې ورورولي مینه پکار ده یو خو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب په زړه زمونږ یو څه دي په خوله باندې زمونږ بل څه دي که نه نو چې څه زمونږ په زړه دي چې هغه هم په خوله په خوله باندې راشي الله دې وکړي داسې که نه ځکه چې زه خو دا ګورم چې مونږ د بخښنې سره زه د ټولو نه بخښنه اول غواړم چې مونږ منځونه هم کوو مونږ اودسونو له هم زور ورکړی دی که نه او خو په هغې باندې عمل نه کوو عمل پې نشته که نه نو انسان ته خو مونږ د انسان په نظر نه ګورو او بل لارې چې لکه چاته سپک نه دي کتل پکار مطلب چې څومره دا لږ غونته کې وخت دی لږ غونته کې ژوند دی چې دا په مینو په محبت تیر شي نو دا به ډېره ښه لکه اوس دي دا خبره وکړه مطلب اوسني هلکانو له دا نه یو رب دی نه بل ځای دی هغه ځای بل شان ماحول دی چې ته دلته څنګه ګرځې که نه دلته کې هغه ماحول نه دی بیا دلته کې هغه څیزونه نه دي د ټریفک قوانین نشته چا سره لایسنس نشته او هر سړی راوتی خو چې کم یو خبره کوو نو مسلې نه روځي اخره کې به زه دغو کوم د وختي مونږ یو خبره کوله د خپلو بچو د خپل کور والا د ټولو به هم زه شکریه ادا کوم لکه د هغې تعاون هم چې ما سره ني نو زه نه دونه بهر کار کولی شم لکه دا څومره تیزۍ سره چې زه کار کوم بچو له کم ټایم ورکوم خو د هغې د دغه دپاره لګیا یو که نه نو دغه خبره او میسج هم دغه دی چې صفایي زیاته کړي ځکه چې ټولو له پکار زه د ټولو جوماتونو استادانو صاحبانو ته هم دا وایم چې مونږ خو ټول په خپله وایو چې صفایي نیم ایمان دی نو چې یو څیز نیم ایمان شو نو پکار دا دی چې مونږ خپل ماشومان په کور کې دننه په دې باندې د چا شخصیت نه کمیږي چې څوک د ښکته نه د کیلې پوسته کې راوالي یا پلاستیک راوالي دغه شاپرې چې دی دغه نالو ته ځي دغه نالې بندېږي دغه مسلې نو چې موږ خپل ځان ښایسته کړو خپل ماحول ښایسته کړو خپل کور ښایسته کړو او بنیتي چا سره نه کوو منافقت نه کوو چې چې بس په مخامخ هغه کس ته وایو دا نه چې په پیشیشا باندې په مخامخ یې صفتونه کوو او چې لږ غونته کې را ناخواشي نو د دې نه زما په خیال چې دی نو غټه ګناه په دنیا کې بله نشته او هر انسان ته چې درونو ګورو چې موږ ټولو ته درونو ګورو دا ورور زما لپاره دروند دی ته زما لپاره دروند دي هغه خوشحال خان خټک په درنو درونو په سپکو سپک شي هغه خبره ده که نه نو بس دا هم دغه چې اسلام چې څه ویلي دي دین چې څه ویلي دي نو هغې غلط نه دي ویلي بس چې څه دې ځای کې دي په دې ځای پکار دي نو زموږ ټول ماحول به انشاءالله ټیک ټاک شي تاسو وختي یو خبره وکړه چې خیبر خو ډېر څیزونه راکړي خو تاسو پکې یو خاص څیز یاد کو دی کمرشل دوران کې نو زه یم چې هغه مونږ سره لږ شریک څه شی دی نو هغه د دغې هر څه نه علاوه چې هر څه خدای پاک عزت او شهرت او هر څه راکړي دي د هغې نه علاوه تاسو ته دا وایم چې واده ما په شوبز کې کړی دی نو لکه مطلب چې نن زما شپږ بچي دي یا څه دي که نه قابلان دي الحمدلله
نو زه د خیبر دام یو برکت دی کې ما ډرامه نه جوړ ګوره هر څه د الله د دغه کله کله چې زه په حرم کې یم نو زه دا سوچ کوم یار زه ډایرکټر ولې یم زه د سدیس په ځای د کعبې امام ولې نه یم خو دا خو د هغه کار دی که نه چې چاته کم کار ور پر غاړه کړی دی چې هغه خپل کار په ایماندارۍ سره وکړي. مثال کې دا تپوس مې ځکه وکړو شهزاد به اکثر ډېر خفه که نه ویره چې زما دا واده به وشي او که وبه نه شي که نه دا خو ځان نه وایي زه ورله دا ویم چې لکه ستاسو نه مې دا ورته ویس لکه خیبر صرف داسې نه کوي چې تاسو یو پلیټفارم درکوي موقع نورې موقع هم درکوي تاسو نورې موقع هم درکوي خو په طریقې سره په صبر سره. په صبر اشفاق سره تاسو ډېره ښه خبره وکړه. دا د هر چا ژوند دی د بدل سیرې نه شروع کېږي او بدل سیره باندې ختمېږي. د هر چا په ژوند کې یو بدل ایکسپیرینس کېږي. نو یو دا نه ده پکار چې د خپل ژوند مشابهت موږ د بل سړي سره کوو. بل تاسو خبره وکړه چې په شوبیز کې یو دلته کې الحمدلله خوشحاله پیو هغه سیز جوړو چې که موږ ته پته دا معیاري سیز دی دا به عوام ته فایده ورکوي. نو الله دې وکړي چې هر پروډیوسر هر رایټر دا سوچ کوي چې کم سیز پروډیوس کومه کم ډایرکټ کومه چې هغه عوام ته فایده ورکړي. بل قدرمنو کتونکو زموږ چې دلته کې کم هم میلمه راځي زموږ سره د هفتې په ورځ باندې نو هغه په ژوند کې یو کامیاب سړی هغه د ډېرو سختو مرحلاتو نه تېر شوی یو ځګي ته را رسېدلی. نو د هغوی سره موږ دغه د ژوند دغه تپوسونه ترې ځکه کوو چې تاسو دې هم څه یاد کوئ او په ژوند کې به دغه ډېر مرحلات راځي خو تاسو به چېرته هم هار نه منئ. لاس کې به زه بیا دا چونکې زموږ هغه دغه دی چې د خیبر د ټول منیجمنټ به زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم او فهمید چونکې زما سینیر هم دی او موږ یو ځای په دې فیلډ کې په ډراما فیلډ کې نو د هغه زه شکریه ادا کوم. او بل دا دی چې دا په مردان سنټر کې چې هغه په دې کمو اوبه هم دا خیر دی مشران هم وریرسو په کمو وسایلو کې چې هغې څه کوي که نه نو دا ډېر زیات زه وایم چې د دغه وړ دی لکه د ستاینې خبره ده. بل غټه خبره دا راځي چې ما هم کله ټي وي جاین کو نو زما د اول ورځ نه تر اخر ورځ پورې فهمید لالا سره کار وکړو او موږ ته مقرا کول موږ پالش کولو اوس لکه فهمید سره موږ چې کار کوو نو وړوکو وړوکو دغه نه شروع کړل اوس هغه شکر دی نو بس بعد خیبر سهار پروګرام ته مو سینیر کسانو کې بس زما په خیال دی یو کس دوه داسې دي چې هغه په دې فیلډ کې پاتې شو که نه نور خو ټول ګډوډ شو زموږ ملګري. بس اصل کې په خپل فیلډ کې پاتې کېدل دا ډېره لویه حوصله پکار چې کوم د خیبر یو سلوګن دی چې عزم حوصله او امید. نو ماشاءالله دا درې واړه خو یو خبره زه تاسو ته بل هم کوم په ژوند کې بلکې کتونکو ته مې چې په ژوند کې چې کم یو فیلډ ته لاړ شي نو کمال کې هغه فیلډ کې ځان ورسوه که ته په سم کې دا نه چې یو ځای کې دا کار مې نه دی خوښ دغه کار کوم دغه کار مې نه دی خوښ دا او چې څه دې وکړه بس په هغې باندې بیا ودرېږه بس په الله توکل وساته انشاءالله کامیاب به یې چرې به ناکامي ستا مخې ته نه راځي. صحیح. تا تاسو یو خبره وکړه نه چېرې نوم پیدا کړودلی زمونږ یو استاد الله دې د هغه ژوند کې برکت واچوي نو چې کله دا میټریک په مونږ کولو نه بعد به مونږ دا وي چې سکوپ د څه شي دی چا به وي انجینرینګ له لاړ شه میډیکل ته لاړ شه یا یو سبجیکټ کې سپیشلایزیشن وکړه. بیا په سبجیکټس کې چې کوم زمونږ د ریجنل لینګویجز دي لکه سیندي پښتو سرایکي نو دې ته څوک ډېر زیات امپورټنس نه ورکوي. موږ هغه ټیچر موږ دا خبره کوله وایي په هر فیلډ ته لاړ شه بېشکه تاسو د ریجنل لینګویج کې پی ایچ ډي وکړئ خو ګولډ میډل واخلئ نوم پکې جوړ کړئ. نو چې نوم مو په وړوکي سیس کې جوړ کړو نو ستاسو خبره چې کمال له ورسېږي نو ایله به دغه حق ادا شي. دا په یو ورځ کې نه رسي او دا په یو ورځ کې نه رسي لکه چې ته وایې چې بس نن راړم او نن دغه شوم که نه دې دپاره یو ټایم پکاري. دوی خبره وکړه سکوپ د کم فیلډ دی نو که تاسو وګورئ دنیا کې د یو فیلډ هم سکوپ نشته. سکوپ په انسان کې خپل دی ځکه چې جرنالیزم ډېر شي سټوډنټان وکړي په کلاس کې دوه درې لاړ شي په ټي وي کې په ښه عهده باندې کار وکړي. داسې مارکیټینګ فیلډ یو کس ډېر خلک وایي کلاس نه خو یو کس پکې مخکې لاړ شي دا چې پروډکشن دا د هر فیلډ نو انسان کې دا خپل دغه دی. شهزاد بھائی وخت را سره راغونډېږي زه یم چې پروګرام د اخري برخه کې کتونکو ته بیا هم یو ښکلې شانته کې سازینه وړاندې کوو خو د هغې نه مخکې خپل میلمه اشفاق تور صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو راغئ تشریف راوړو موږ سره مو ډېرې خوږې خبرې وکړې. هغې سره چې کوم دی اقبال حسین صاحب ستاسو هم یو جهان مننه تاسو تشریف راوړو. هغې سره اظهر علي استاد ستاسو هم مننه شوکت علي استاد ستاسو هم مننه صابر حسین صاحب ستاسو هم یو جهان مننه ښکلی غزل مو را سره چاربې ته مو شریکه کړه. هغې سره لیاقت حبیب خاکسار صاحب چې کوم دی نن د یو نوي انسټرومنټ سره موږ سره ستاسو هم یو جهان مننه او شهزاد بھائی ستا هم دوه جهانه مننه چې تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو. قدرمنو کتونکو د نن ورځې پروګرام تاسو وکتو یقینا ډېر زیات خوند به مو ترې اخیستې ډېره مزه به یې درکړي څه کمې بیشې شوي څه داسې الفاظ دي چې په تاسو ښه نه لګېدلي د هغې دپاره معذرت. پروګرام په اخره کې سازیني اړخ ته به ځو او لږ صبر یو خبره ضروري ده ډېره زیاته را روان پروګرام کې مصطفی یو نوي سندره وایي د یو نوي طرز باندې بس ډن ده انشاءالله تر هغې پورې انتظار کوئ چې زما نوی البم به کوم ریلیز کېږي دا ښکلې سازینه واورئ. ډېره مننه د لوی الله په امان. جی